أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. د شکر او د ناشکرۍ بدله په دنیا کې یو شانته نه ده، نو په آخرت کې به هم یو شانته نه وي. مؤمن شاکر دی او کافر ناشکر دی، نو د دې بدله په دنیا کې ته وګوره. دا د سبا قومو چې ناشکري وکړه نو په دنیا کې انجام څنګه شو، دا د دې خبرې ثبوت دی چې څوک په دنیا کې ناشکري کوي نو دای نتیجه ده، چې څوک د آخرت په لحاظ سره ناشکري کوي نو دا هغه به هم داسې نتیجه وي. دا لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیا، بېشکه و د سبا والو د پاره د دې په دې اوسېدو په دې ځای کې آیتون یو ډېره نښه د الله تعالی په توحید باندې او په دې باندې چې الله تعالی چې څه خوښوي او مختار دی، قادر دی، فعال لما یرید دی. دا جنتان عن یمین و شمال، دو باغونه و د ښی طرف او د ګس طرف نه، چې دې خوا به کتل نو د باغونو یو سلسله وه، او چې دې خوا به کتل نو د باغونو یو سلسله وه. کلو من رزق ربکم، خلقو ته مو بخورئ د رزق طرف ستاسو نه، واشکرو له، د الله تعالی شکریا ادا کوئ. بلدة طیبة، ښایسته ښار دی، ښایسته آبادي ده، ښایسته علاقه ده. ورب غفور، او مهربانه خدای دی. نو نور په دنیا کې څه غواړئ؟ لیکن فاعرضوا، دی د الله تعالی د توحید نه مخ واړو. فارسلنا علیهم، راولېږه موږ په دې باندې سیل العارم، سیلاب د هغه بند. عارم په عربۍ ژبه کې بند، اصل کې په د یمن په دې ژبه کې عرمن لفظ په هغه زمانه کې عرمن بند ته ویل کېږي، نو یمن هم عربي ده. دا تقریبا د 542 لګبګ واقعه ده، 542 عیسوي واقعه ده چې دا بند را مات شو. وبدلناهم بجنتیهم، او په بدل کې ورکړو موږ دوی لره د دواړو باغونو په بدل کې جنتین، دوه باغونه ذوات اکل خمتن، چې خاوندان د خوراکو، خمتن د بې خیره. په دې باندې پوه نه شوې؟ خمتن اصل کې هغې خوراک ته وایي چې هغې کې ازغي، لکه دا وربشي چې دې کې دا تیره تیره دا لشې پکې، داسې شی چې سړی خوري او هغه تیریږي نه. په دې باندې پوه شوې؟ ازغیدار شی. ذوات اکل خمتن، چې خاوندان د هغه میوو چې هغه کا ازغیدارې میوې وي. کومه میوه چې هغه میوه لکه بیره، بیره داسې ونه ده چې هغه ته راشوکې نو په هغې کې ازغي دي، داسې بوټی چې د هغې د میوې سره ازغي، نو دې ته وایي ذوات اکل خمتن، خاوندان دوه باغونه چې خاوندان د داسې میوو چې هغې سره څه وي، هغې میوو سره څه خلطو؟ ازغیدار، ازغي ور سره خلطو. و اصلن، او دارنګې چې خاوندان د سو اصلن د غزو. غز تاسو پیژنئ که نه؟ دلته په دې ملکان نه بره چېرته ما غز ونه لیدو. مردان کې په ځینې علاقو کې غز شته، او د غز کمال دا دی، زمونږ په کلي کې ما ته یاد دی زمونږ په جومات کې د دې غز غټه ونه وه، نو هغې نه لاندې چې به کېناستې که نه سیلۍ به راله، نو هغې به یو خاص شڼاری به یې کاوه. ما به د مشرانو نه دا اورېدلي وو چې پخوا به سړی ناجوړه شو، بیمار به و، ډېر اوږد بیمار به و، نو دی به د غز د ونې لاندې سملاو، ځکه چې د غز نه ونې لاندې نه به دی سملاسه، نو په دې غز کې چې د هوا به تله راتله، نو ده به د هوا ته فکر و، د شڼاري ته به یې فکر، نو ځان ته به یې ډېر فکر نه و، د خپل ځان په باره کې به ډېر سوچ نه کوم، په ټینشن کې به ډېر نه و، غز هغه شور ته به یې فکر و. نو دا غز او دا بوټی داسې دغه دی چې داسې پاڼه یې نه ده، لکه دا بري نه دي په ځنګل کې دا دغه داسې غوندې څانګې غونته کې دي، هغه ونې پاڼې داسې دي، دغه دا بري چې ښکاري د دې څه ورته وایي، نخترو مخترو دا. و اصلن، او دارنګې د غزونو داسې باغونه چې په هغې کې داسې میوې وي چې هغه میوې ازغیدار، یا خو به د سره میوه نه وه لکه د غز میوه نه وي، غز میوه داره ونه نه ده، صرف به دغه ده چې دغه شڼاره یې کړی و، دا یو فایده پکې ده. او ذوات، او یا چې میوه به یې ونه هغه به ازغیداره وه. و شیء من صدر قلیل، او یو شی څه حصه غوندې معمولي د بیرو نه لږه غونته کې، د بیرې لږې به پکې بیرې وي، او دا باقي به داسې باقي څیزونه بې خیره څیزونه. ذلک جزیناهم بما کفروا، دا ذلک جزیناهم، یو د خمتن معنا علماء دام کړی ده چې کل شجر ذی شوک، هر ازغیدارې ونې ته څه وایي؟ خمتن وایي. نو مطلب یې دا دی لکه کیکر شو، پوهېږې په خبره باندې، دا داسې بعضې نورې ونې چې هغه ازغیدارې.
ذالک جزیناهم بما کفروا دا دی له بدل ورکړه مونږ ردی د کفر وهل نجازي الا الكفور او دا څه بدل نه ورکو مونږ ناشکر خلکو ته وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها او مقرر کړی مونږ ردی په منځ کې او په مابین دا کلو کې چې مونږ په کې برکت چولې او د یمن نواله د شام پورې دا څومره علاقه چې دا قرآن ظاهرتن په دې کې مونږ کلی په ډاګه مخامخ مقرر کړیو مطلب دا نه چې د یو یمن نه روان شو فلسطین ته بتلې شام ته بتلې نو په لاره کې به تا ته پته لګېده چې لکه زه د دې نه اوس روان شم نو فلان کې کلي ته رسم په صحرا کې به د باندې په بیابان کې به د باندې شپه نه راتله کلي معلوم وه لکه دغلته آبادي ده هغلته آبادي ده هغلته آبادي ده سفر کول اسان یو به پکې چې آبادیان ډېرې نو امن هم ډېري او چې آبادیان ډېرې نو سهولت هم ډېري د شپې ځایونه هم ډېري خوراک او سامان او دا هر څه برابر سهولیت اسان وجعلنا بينهم مقرر کړیو مونږ د یمن والاو د دې په منځ کې دا معارف چې دی دا د صنعاء الیمن په خوا کې دی صنعاء اوس پورې صنعاء د یمن په خوا کې دی اوس هم د دې کندرات شته پوهېږې په خبره باندې دا مطلب شو شپېته میله د صنعاء نه مشرق طرف ته وایي د دې هغه اثرات اوس هم شته د هغې بند اثرات اوس هم شته خلک یې تماشې لځي په یمن مقرر کړی مونږ د دې په دې منځ کې او په مابین د هغه کلي کې چې مونږ پکې برکت اچولی او فلسطین شام قرآن ظاهرتن کلی ښکاره وقدرنا فیها السیر او مقرر کړی مونږ په دې کې اندازه کړی مونږ په دې کې السیر مزل پکې پته لګېده چې لکه د دې کلي نه هغه کلي ته 10 ګنټې مزل دی دا کلي نه هغه ته 15 ګنټې مزل دی 3 ګنټې مزل دی دا سیرو فیها لیالي و ایاما آمنین درته ووایي مونږ چې دې خلکو ته مونږ وایي ګرځئ په دې کې لیالي و ایاما د شپې او د ورځې آمنین په امن باندې فقالو دی وی ربنا باعد بین اسفارنا ای زمونږ ربه لرېوالی راولې زمونږ په سفرونو کې اوږدې مزلې راته را په غاړه کې چې په دې منځ کې پکې دا صحراګانې وګرځه وظلموا انفسهم او ظلم وکړو په خپلو ځانونو باندې چې په دې منځ کې پکې د آبادۍ نه گویا کې دا ډیروالی د آبادۍ دې ته خطره محسوسه شوه دا هم لکه داسې و لکه زمونږ د منصوبه بندۍ والا خلک چې دا ډېره آبادي ده نو دې په دې چې کمه وي او دا ملک داسې شړ پروت وی نو ښه به وه دا هغه اخونان دي چې هغه اخون ته وی زوی وي چې بابا هغه زوی اخون ته وی بابا پړه دې څه ارمان دی وی بچی پړه مې دا ارمان دی چې دا برنډه د هغه ځای نه او د هغه سره پورې ډوډو نه ډکوي داسې دا ستري ډوډۍ پرتې او دا کاسې ډکې د شوروا نه او ته د هغه سر نه کښېنې او دې سر ته ترې راوځې او خورې چې هغه سر ته راوځې او زه د هغه سر نه کښېنم او دې بل سر ته ترې راوځم وی دا مې پړه ارمان دی نو وی بابا وی ها څه وی زما یو خبره ده پکې څه وی ستا څه خبره وی زما یو دوست دی چې هغه په دې منځ کې ناست وی چپ جقه به نه جوړی دا هغه جقې والا دی وی چپ جقه به نه جوړی دا چې پکې یوازې ناست یو سر ته پلار ناست بل سر ته زوی نو دا خوشحاله چې په منځ کې بل کښېني نو جقه جوړېږي دا د اوسنۍ منصوبه بندۍ والا دغه دي دا اصل کې منصوبه بندۍ والا اوس خلکو په اخون پسې ویلې ده اخون پېژنئ خجی دا مطلب شو باعد بین دیوی ای زمونږ ربه باعد بین اسفارنا لرېوالی راولې زمونږ په دې سفرونو کې آبادي کمه کې وظلموا انفسهم په خپل ځانونو یې ظلم وکړو فجعلناهم احادیثا نو موږ ګرځول دې لره قصې هم کړې اوس خلک قصې کوي عرب خلک وایي تفرقوا ایدي سبا تفرقوا ایدي سبا وایي داسې تباه شو لکه سبا والا چې تتر بتر شو لاړل ومزقناهم كل ممزق ومونږ دې ریزې کړه تس نسم کړه مکمل تس نس کول په پښتو کې وایي مزقناهم تس نسم کړه ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور بشک پدې کې نه خریدار صبر کوونکی شکر گزار لپاره ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه او بشک رښتینی کړه په دې باره کې د دې په باره کې ابلیس خپل ګمان د ابلیس دا ګمانو چې زه به خلک ناشکره کوم نو هغه ګمان په دې کې رښتیا فتبعوه دې ابلیس تابعداري وکړه الا فريقا من المؤمنین سوا یو ډله د ایماندارانو وما كان له عليهم من سلطان او د ابلیس په دې باندې قوت او طاقت نو الا لنعلم نو موږ په ورپرېښو ازادي مولا ورکړې ور دې لپاره چې موږ جدا کو من هغه څوک یؤمن بالآخرة چې ایمان لري په آخرت باندې من دا شانه هو منها فی شک چې د آخرت په باره کې په شک کې وربک علی کل شیء حفیظ او ستاره پر سبحانه نگران دی اوس بیا قل ادعوا الذین زعمتم من دونه ورته وایي هغه کسان راوغواړئ چې تاسو دا ګمان دی د الله تعالی نه بغیر دا خدایان دي قل ورته وایه ادعوا الذین زعمتم من دون الله راوبلئ هغه کسان چې تاسو د هغې د خدای ګمان او وینا کوئ سوا د الله نه لا یملکون مثقال ذرة دی مالکان لري د اندازې د یو ذرې
دا وربک علی کل شیء حفیظ استار پر سبحانه نگران دی وقل ادعوا الذین زعمتم ورتو ويروا بل کسان چې تاسو دای مبارک دا وینا دا چې دا خدایان دي من دون الله دا الله نه بغیر لا یملکون مثقال ذره دی مالک نه دي د اندازې یو ذره په السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه پس مکه کې وما لهم فیهما من شرک او نشتر دغه خدایان د پاره پر اسمه او اسمان کې څه حصہ وما له منهم من ظهیر او نشتر له د الله تعالی د پاره منهم د شیطانانو من ظهیر سوک مددگار او معاون ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له د دې آیت معنا مختلف معنی دي صحیح معنا د شخکار یو معنا وکاو هغه دا چې د قیامت پر ورځ باندې د الله تعالی په دربار کې بزنی خلق سفارش کوي شهیدان علما نیکان صالحان چې سفارش کوي نو چې د چا سفارش کوي نو غریبانانو ډېر بد صورتحال چې داسې څوک پیدا شوی د سفارش هم وکړي ای په انتظاري چې کله به د خلکو د سفارش موقع ملاویږي اجازت به ملاویږي نو دا چې کم خلک سفارشونه کوي نو دی به سر په سجده باندې پرې سر به په سجده کېږي الله تعالی نه به دعا غواړي بیا چې کله سرونه راپورته کړي د دعا نه نو دا چې کم کسان د سفارش په انتظار دي زموږ سفارش به ورته کوي نو دی به په دې انتظار چې یاره دې خلکو ته اوس اجازت ملاو شو که میزان نه شو نو دی به تپوسو کوي چې څنګه چلو شو تاسو خدای الله تعالی تسبیحات ډېر وي زمونږ په باره کې راته اجازت ملاو شو سفارش وکړي نو دی به ورته وایي چې واو اجازت ملاو شو دا اجازت چې ملاویږي د الله تعالی له طرف نه د سفارش نو دا به داسې نه وي چې څوک به ورته وایي او خدای پاک دله داسې ورکړه خدای پاک دله داسې ورکړه دا طریقه به نه وي د الله تعالی په دربار کې څوک سفارش کوي نو د هغې طریقه به هم دا وي چې هغه به د الله تعالی په پیغمبر به په خپله په ځمکه سر کېږي د الله تعالی تسبیح به وایي بیا به الله تعالی ورته وایي چې سل تعطا واشفع تشفع اوس پاسه او سوال کوه چې سوال دې قبلیږي او سفارش کوه چې سفارش دې قبلیږي دا د دې آیت معنا ده ولا تنفع الشفاعة وفائدة بنور کی سفارش عنده د الله تعالی په دربار کې الا لمن اذن له مگر دا غچا د پاره چې الله تعالی داغه په باره کې اجازه ورکړي چې د سفارش وکا ناغله به فائدہ ورکړي او چې سفارش کیږي نو څنګه به کیږي نو دا سفارش کوونکی با په سجده پراته دی با مرعوبی دی با په سجده پراته د الله تعالی نه با اجازت غواړي تسبیحات به وي هغه پورې به حتی اذا فزع عن قلوبهم تردی چې غیر لري شي د دې د زړونو نو قالو نو داش مشفوع لهم چې د چا د پاره سفارش کیږي نو دی به تپوسو کی چې ماذا قال ربکم اول خدای الله تعالی یو روب او یو جلال بر دی په زړونو باندې بیا چې تسبیحات وایي او د الله تعالی ذکر کوي نو الله تعالی به رحم وکي او دی ته وایي چې تاسو ته سفارش اجازت ده نو دا حتی اذا فزع عن قلوبهم دا د هغه کیفیت ذکر شو چې ابتدا کې په دې باندې ډېر لوی روب دی خبره نشي کولای نو د خبره د کولو لپاره طریقه دا اختیار کړي چې الله تعالی تسبیحات شروع کی سجده شروع کی بیا دا غینه بعد دا چې کوم مشفوع لهم دي د چا سفارش چې کیږي دی یریږي دی په یره کې چې څه چل بکیږي اجازت به ملاوي کنه به ملاوي نو د هغه سفارش کوونکو هغه کیفیت د معلوم شي چې دی ته لکه چې اطمینان ملاو شو نو دی ته تپوسو کی قالو دا چې د چا د پاره سفارش کوي هغه ورته وي ماذا قال ربکم تاسو خو الله تعالی ته سجدي وکړي تسبیحات مو وي اوس الله تعالی سو اجازه ورکو نو قالوا الحق هغه ورته وي او حق وي معنا دارا چې د الله تعالی له طرف نه اجازه ملاو شو چې سفارش کوا وهو العلي الكبير والله تعالی بالا او برتر دی او چته د ذات او صفاتونو په لحاظ قل ما يرزقكم من السماوات والارض ورته وسوق دي تاسو روزي درکې د اسمان او د زمکه نه قل الله دین شی ویل نو توای الله پاک کله به وي او کله به نه وي کله په روب راشي نه وي وان او اياكم لعلى هدى من غو تاسو یا په سم لار یو په دلال مبین یا په ښکار گمراه کیو یعنی پتا سو په مونږ کې بخامخه یو په سم لار یو بل بسې گمراهی قل ورته ولا تسالون عما اجرمنا تاسو نه تاسو نه کیږي دا جرمونه چې مونږه کوي ولا نسال عما تعملون مون تاسو نه کیږي دا غسې تاسو کوم عملونه کوي قل ورته وای اجمع بيننا ربنا جمع بکی په مونږه جمع برا ولي الله تعالی زمون په منځ کې زمون رب دې سم يفتح بيننا بیا زمون په منځ کې فیصله وکي ټول خلق به قیامت تراجمه کی او بیا به فیصله وکي زمون په منځ کې بالحق پر اشتیا باندې چې څوک گمراه دی غلبه دا غي مطابق بدل ورکي چې څوک پسم لار دے داغے وهو الفتاح العلیم والله تعالی فیصلہ کون کہہ رہے علیم پوئے پخپل فیصلہ بانے الفتاح فیصلہ کون کہہ رہے العلیم اور پخپل فیصلہ بانے پوئے خبر دے
قل ورته وایا ارونی الذین الحقتم به شرکاء ما توخیا کسان چې تاسو الله تعالی پورین خلولې د شریکانو په حیثیت کلا دا څه مکوي بل هو الله العزیز الحکیم الله تعالی شریک نه لري الله تعالی غالب او حکمت والا دی وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا او نه لګل تعالی ای پیغمبر موږ مگر ټول انسانانو د پاره زیری ورکونکو يرونکو ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلکو نه پوهیږي ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين دی بیا وی کله به دا وعده د قیامت کې تاسو رښتینی قل ورته وایا لكم میعاد یوم تاسو لپاره مقرره ورځ ده لا تستاخرون عنه ساعه تاسو باندې رستو کېږي داغه نه یو ساعت ولا تستقدمون نه به مخ کېږي وقال الذين كفروا وایا کسان چې کافران دي لن نؤمن بهذا القران من پر قران ایمان نه لرو ولا بالذي بين يديه او ناغمن چې دین مخکره تورات سم چورلټ کافر دي ولو ترى اذ الظالمون او كتبين چې کله دا ظالمان موقوفون عند ربهم د خپل رب مخ یو درولې شوی يرجع بعضهم الى بعض ملامت کوي زین لرا يرجع بعضهم الى بعض القول واپس کوي ورچی زین ته خبره د سوال کې هغه جواب کوي هغه سوال کې د جواب کوي یو بل ملامت کوي یو بل تکله وي استغلتي وجه دا شو بل ته استغلتي وجه دا شو دا یقول ناغه تعبیر سره څنګه ملامت یا کې د دېغه بحث مباحثه بسنګي یقول الذين استضعفوا وایبا کسان چې کمزوري غني شي ول الذين استكبروا کسان چې تکبر کړو لولا انتم کتا سنوي لكنا مؤمنين موږ به ایماندار یو دا الله دې خلق به غټایټ او کبرا وته وي چې بی دینو کتا سنوي نه موږ سم لار مونته وخت تاسو غر قال الذين استكبروا للذين استضعفوا وایبا کسان چې تکبر کړو کسان ته چې ځان لوی غنلو للذين کسان ته استضعفوا چې کمزوري غنل شي ان احنا صددناكم عن الهدى ولمن تاسو بن کړی وې د هدایتنا بعد از جاءكم پس دا غنې تاسو راغلو بل کنتم مجرمین بلکې تاسو په خپل مجرمان وې د دې تشریح ته ما کړی و چا به ته وې چې پتا کې په خپل سن اخره نه وې او څه کشه د پکې نه وې د ګناه او د بی دینه نو کما ډېر چغې واره نو ته ما په ولې راتلې خطا په خپل د لیډر غوښتو نو ما ته داسې کارکون ضرورت او تاسو داسې لیډر ضرورت وقال الذين استضعفوا وایبا کسان چې کمزوري غنل شوی دي للذين استكبروا کسان ته چې ځان لوی غنل بل خبره داسې نه ده خو تاسو سازشونه ډېر کول وسایل تاسو په لاس کې سکیمونه تاسو په لاس کې پیسې تاسو په لاس کې وي نوکرې تاسو په لاس کې وي ها خو او شا وسایل دار سمانه تاسو قبضه لګولې نو خود به مستاسو خواله درتلی بل مکر الليل والنهار بلکې استاسو هغه سازشونه زمون خلاف د شپې او د ورځې استامرونه چې کله تاسو مت حکم کاوه ان نکفر بالله چې موږ الله تعالی نه انکار وکړو ونجعل له اندادا او د شریکان جوړ کړو نو تاسو ټول وسایل قبضه کړیو او بیا به موږ چې تاسو خواله درتلو تاسو به وی چې دغه بی دینو د دیندار خلکو خواله مزه قرآن ماوره دین ماوره اسلام ماوره حرام حلال پرې نه بس راځي د موږ سره مرګرتیا به ملاوي فائدې به ډېر ملاوي نو دا چلو ونجعل له اندادا دا مونږ ته وی چې مونږ داغه د پاره شریکان جوړ کو واسر الندامت او دی بخپټه کې خپېمانتیا وای به چې مونږ ته په دغه وخت موقع په مقرس په ذهن کې راتلا چې دا کار خنه دی بیا به غیر شي غږ بنه کوي چې کوم د سی وای خو بیا زمون خلاف گواہی کیږي بیا په خپل ځان په زور گواہی نشو کولای واسر الندامت او پټه کې خپېمانتیا د دې خبره مې تشریح مخې تیر شوی لما راو العذاب چې کله عذاب ویني وجعلنا الاغلال في عناق الذين كفروا او مقرر کړی دی مونږه دا تیزنده په غاړو دا کسانو کې چې کافران دي تیزندي پر غاړه کې جدي تسوي تیزندي وته وي په غاړو دا کسانو کې چې کافران دي هل یزون الا ما كانوا يعملون دي ته بدن ورکول کې ما دا عمل شدي کړی دي وما ارسلنا في قريه من نذير او نه دی لګلې مونږ په یو کلی کې يرون کې الا قال مترفوها مگر داغه مست خلق بداوي مترفوها متنفعموها رؤساؤها سردارانو مست خلقو مالدار خلقو چې ان بما ارسلتم به کافرون بشک موږ په پیغام باندې کافرانو تاسو بلګلی شوی نه منو وقالو نحن اكثر اموالا واولاد او دی وای موږ ډیر زیاتو د اولاد په لحاظ سره د مال په لحاظ سره او د اولاد په لحاظ سره وما نحن بمعذبین او موږ ته سزا نه ملاويږي قل ورته وایا ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء دا فراخ روزي د دې امانه نه د په آخرت کې هم دا په کار راځي دا په دنیا کې په دې باندې خلک ډېر دی یو بل سره چې هر زامن د چا ډېر او مال ډېر نو هغه ته څوک سنوي لیکن قیامت کې دا چل نه دی دا بشک د ما رب فراخ روزي ورکه چاله د چې را دي شي او تنگ روزي ورکه ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي دا خو امتحان دی
وما اموالکم ولا اولادکم ون دستاسو مالونه او نستاسو بچی بالتي اغشی تقربکم عندنا زلفا چې تاسو را نږدې کوم تر نږدې کول پدې څوک نه نږدې کیږي الا من امن وعمل صالحا سوا دا غشان چې ایمان راوړي او عمل صالح وکي فاولئک لهم جزاء الضعف په عمل صالح نږدې کیږي او په ایمان د خلکو لپاره بدله ده دوچنده بدلا به معملو د دې د عمل په وجه وهم في الغرفات امنون او دی په چتو بالا خانو بنگلو کې پامن باندې والذین يسعون في آیاتنا او کسان چې کوشش کوي زموږ د آیاتونو په مقابله کې معاجزین چې په خپل خیال کې زمونږه عاجزي کوونکي دي چې په خپل خیال کې زمونه مخ کېدونکي دي چې په خپل خیال کې مونږ لره کمزوري کوونکي دي اولئک فی العذاب محضرون دا کسان په عذاب کې حاضر کړي شوي قل ورته وایه ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده زما رب فراخ روزي ورکي هغه چاته د غیر اراده شي د خپل بندگانو نه یقتر له تنگ ولا ورکي چې دا پر د غیر اراده شي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه او کوم خرج تاسو کې څه شي سچ خرج تاسو کوي د الله درزا د پاره فهو يخلفون الله تعالی بل داغه ای وسو بدل درکي وهو خير الرازقين والله تعالی بهتر رزق ورکونکو نه ويوم يحشرهم جميعا فكم ورچ دا خلق براجم کې الله تعالی ټول سم يقول بیا بوای للملائکه ملائکه هؤلاء ایاکم کانوا یعبدون آیا د خلق بس تاسو عبادت کو قالوا دی ورته سبحانك تپاکی انت ولینا تزمون کار سازي تزمون سر پرستی من دونهم الذين بغیر بل كانوا يعبدون الجن بلکې دی بل شیطانانو عبادت کو داغي خبره به من لا زاد المسير ويطيعون الشياطين في عبادتهم ايانا خبره د شیطانانو من لا دا به شیطانانو ویلي چې دی بندگی وکي اصل خبره دا وی من لا اصل عبادت خو د اطاعت توي دی آیت باندې ورسېږي کنه هغه کاته د آیاتن خودل غواړي وره یو هغه سورته انعام او یو دا په دې ورسېږي انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بلکې دی اصل عبادت د پیریانو یعنی د شیطانانو کړو د ملائکه عبادت ولې کړو ځکه چې شیطان وته ویلیو چې د ملائکه عبادت وکي نو دی د شیطان اطاعت وکړو اصل عبادت د اطاعت ته وایي اصل عبادت چاته وایي اوس په پوه شي په دې آیت کنه دا مولیان په دې آیات پوهول غواړي مولیان په نه پوهیږي کنه پوهیږي په خبره اکثرهم بهم مؤمنون اکثر د خلکو نه بعد شیطانانو ایماندارو په شیطانانو ایمان راوړل دا غي خبره به منله فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا مالكان الذين د پاره د فائدې ولا ضرر او نقصان ونقول للذين ظلموا وهم كسان ظالمان ذوقوا عذاب النار وسكي عذاب جهنم التي عذاب كنتم بها تكذبون تسبغ ضرورتن غنا واذا تطلع عليهم آياتنا او چول استیشن دي په مخه زم آیاتنا بینات پډاګا قالوا دي واي ما هذا الا رجل ندايو سړی يريد ان يصدكم غاړي تاسو بن کې اما دا وسنه کان يعبد اباؤكم تاسو پلارانو مشرانو سکول اسی یاره بس پرې بس اوسه پوری دا کومه طریقې وی ول یاره بدی کې څه چلو دا پکې اوس نوې خبرې کوي چې دا پکې خینه دی او دا پکې دا خینه دی ان يصدکم چې تاسو بن کی اما دا غسنه کان یعبد اباؤکم چې تاسو پلار نه کې به شای عبادت کو وقالو دی وای ما هذا الا افکم مفترا نه دا چړي دا خبره مگر دا دروغ دي ځانې جوړ کړی دي دا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم واي كافرون د حق مبارک شکل او تراشین هذا الا سحر مبين نه مگر کار جادو دي وما اتيناهم من كتب يدرسونها او د خلق له موږ داسې کتابونه دي ورکړي دا چې دی لولي دا چې کوم کتابونه دی وي دا ول الله ایمان دي ورکړي ځان جوړ کړی دي وما اتيناهم من كتب يدرسونها او ندي ورکړي موږ دي له کتابونه چې دا دی وي دا چې کوم قران وي دا خو الله ورکړي خو دې چې کوم کتاب وي نو وما اتيناهم ول د قران ترجمه نه کوي چې د کډه کوي نو څه چلو کوم د دې ترجمه نه کوم وما اتيناهم او ندي ورکړي د خلکو له مونږه من کتبن هغه کتابونه يدرسونه چې دا دی وای دا درسونه چې پکې کوي دا علماء خو ندي ورکړي ما خدا کتاب ورکړي دا وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير د دې آیت مطلب دا دی چې دا خلق چې دا کوم کتابونه وای او په دې کې د شرک دا خبره کوي الله وای دا معنی دی ورکړي دا مطلب دی يدرسونها چې دی په کوم کتابونو کې د شرک دا خبره وای دا الله تعالی نه دی را لګري الله چې کوم کتابونه را لګري پای کې هر توحید سبق دی دا وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير او نه دی لګره مونږه تا دستانه دیتا ستانه مخکې من نذیر یو پیغمبر او مونږ به دشي وایو چې د دې پیغمبر نه بعد بل چاته خدای بل پیغمبر نه دی لګري او بل به کتاب هم چاله نه دی ورکړي خبره ختمه شونه دای مطلب وكذب الذين من قبلهم او دروغجن ګڼل دي پیغمبران درا کسانو چې دین مخکیو وما بلغوا معشار ما اتيناهم او دامه کېواله لاندې رسیدلی لسمې سي داغه خوشالو او د صحتونو او د طاقتونو ته چې موږ اپ خوانو خلکو لور کړیو په خوا چې کوم خلکو له موږ قوت او طاقت ور کړیو دا وسنی خلک دا غیر لسمې سي په
امرهم ندي فكذبوا رسلي نو دې ما د رسولانو تکذیب وکړو نو چې هغې کړی نو هغه مې یخ کړي او برابر کړي مو نو دا راته لکه مې داسې نازبینان او یا ګران دي فكيف كان نكير نو څنګه و د دې څنګه و زما عذاب پخوانو خلکو کې دقسې عذاب جیله م ورکولی شم قل ورته ووایه انما اعظکم بواحدة زه تاسو ته نصیحت در کوم په یوه خبره آیا خبره دا ده چې ان تقوموا لله تاسو ودرېږئ د الله تعالی د رضا دپاره او د طلب د حق دپاره مسنا و دو ودرېږئ و فرادا او ځان له ودرېږئ یاره راشئ او دو کسان کښېنئ او سوچ شروع کړئ چې دا سړی چې دا خبره کوي څه پکې ځان لم سوچ شروع کړئ دا خبره واورئ غور پرې وکئ چې دا سړی چې دا خبره کوي دا صحیح ده که خطا ده د ضد نه بالاتر د حق د طلب دپاره او الله حاضر ناظر وګڼئ نو په خپله ورته پته ولګي ثم تتفکروا بیا سوچو کې چې دا سړی څه وایي ما بصاحبکم من جنه په دې ستاسو په دې ملګري په دې پیغمبر علیه السلام باندې څه پیریان نه دي ان هو الا نذیر لکم نه دی دا مګر یرونکی ستاسو دپاره بین یدی عذاب شدید د مخکې د عذاب څخه نه قل ورته ووایه ما سألتکم من اجر فهو لکم که زه څه غواړم ستاسو نه څه مزدوري نو دا ستاسو دپاره شوه که زه د نه څه غواړم نو دا په جیب کې کښېږده مونږ چې اوس یې وایي هلکه که ماله څه راکوې نو په جیب کې کښېږده دا آیت معنا دا ده ما سألتکم من اجر که کوم اجر مې او مزدوري مې ستا نه څه غوښتلي نو فهو لکم دغه ستا شوه که ماله څه راکوې نو په جیب کې کښېږده دا مطلب ان اجر الا علی الله نه د مزدوري زما مگر په الله تعالی باندې دا ماله به اجر الله راکوي وهو علی کل شیء شهید الله تعالی پر څه باندې ګواه دی قل ورته ووایه ان ربي یقذف بالحق زما رب حق نازلی یقذف بالحق وحی کوي د حکمت مطابق او یا یقذف بالحق معنا څه ده گزار کوي د حق په ذریعه باندې په باطل مخکې چې خبره تېره شوې وه بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه علام الغیوب پوهه دی په پټو خبرو باندې قل جاء الحق ورته وایه اوس خو حق راغی وما یبدئ الباطل وما یعید او باطل اوس هلاک دی او تباه دی د ما یبدئ الباطل معنا خدا د لغوي معنا وما یبدئ الباطل او د باطل په اول کې بنیاد نو وما یعید او د باطل لپاره دوباره هم څه بنیاد نشته د را پیدا کېدو باطل پخوانم به حقیقت او وما یعید دوباره هم سر نشي اوچتولی دا دوباره هم سر د دې لغوي معنا شوه لیکن په عربۍ ژبه کې ما یبدئ وما یعید د دې معنا د تبع دی د دې د لغوي معنا مراد نه په دې باندې پوه نه شوي وی اقفر من اهله عبید فاليوم لا یبدي ولا یعید د دې معنا دا ده چې سړی تباه شو اقفر من اهله عبید فاليوم لا یبدي وما یعید وما یبدئ الباطل وما یعید او باطل تباه دی هلاک شو دا مطلب دی او کته لغوي معنا کې نو ما یبدئ الباطل او د باطل بنیاد نشته باطل به حقیقت دی د باطل مثال د کومې ونې ورکړی شجرة خبيثة دا غي بنیادو دا غي جرړې وې پس مکه او ما يعيد په دنیا کې هم جرړې نشته او ما يعيد په آخرت کې هم دا فائدہ نه ورکي دا باطل عقیده د سده چې دا نه په دنیا کې د کار ده او نه په آخرت کې د کار ده ځکه چې قرآن مجید بل ځای کې چې وایي کنه ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين دا آیاتونه سره بیا ګوره کنه خو قل ان ضللت ورته وایه که زه ګمراه شوی ما فانما ادل على نفسي نو زه به ګمراه یم او دا ګمراهي به زما په خپل ځاني تا ته څه نقصان نشته وان اهتدیت او که زه په سمه لار یم فبما یوحي الی ربي نو دا سمه لار په دې وجه چې ما ته وحی کوي زما رب انه سمیع قریب بېشکه الله تعالی اورېدونکی دی او نږدې دی ولو ترى اذ فزعوا او که چېرته ته وینې دا خلکو اذ فزعوا چې کله به دوی ګبراو شي چې کله د قبرونو نه راپاشي د قیامت په ورځو اذ فزعوا چې کله به دوی ګبراو شي کله چې کله د قیامت په ورځ د قبرونو نه رافاسي فلا فوتانو د تختیدو ځای به نه وخذو من مکان قریب او بنولې شي د نږدې ځای نه چې څنګه د قبر نه رافاسي کنه نو ملائک به خواته ولاړ یو به نشي چرته ځای وقالو دی بوای آمنا به وسخ منو جی وسخ منو امخ کې ویلو فتستجيبون بحمده سبحان الله الحمد لله راپا بس دنیا کې ولا نه سبحان الله وسوي آمنا به منو جی منو وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ او د کم ځای نه به شي د دې دپاره ایمان راغستل او یا د توبې راخپلول د ډېر لرې ځای نه د ایمان او د توبې ځای خو دنیا خو پاتې شو خو قیامت راغی نو هغه لرې ځای نه تاله اوس ایمان د کم ځای نه راځي او توبه د کم ځای نه راشي وقد كفروا به من قبل او دی خو په دې ایمان باندې انکار کړی او د دې نه مخکې په دنیا کې چې عذاب لا نه راغلی قیامت نو دی خو انکار کړی اوس چې قیامت راغی نو دی اوس برګان شو نو اوس خو هغه فایده نه کوي
ويقذفون بالغیب او په دنیا کې به د غیب با گزارونه به کول من مکان بعید دلر زینا به علم گزارونه به کول د ایمان په باره کې به غړې وړې ویلې دا مطلب دی ويقذفون بالغیب او ګمانونه به غلول من مکان بعید د علم او د عقل نه لري خبرې به کولې په دنیا کې به د ایمان خبرو توی وي دا ډېر بعید خبرې دي نو د ایمان خبره به نه خپل ولا ګمانونه په بنیاد باندې به خبرې خپل ولې او من مکان بعید معنا دا چې لری بیزای خبرې لری بیزای دلایل به راوړو دا وحیل بینهم وبین ما یشتهون اوس به فاصله راشي اوس به پرده راشي بینهم د دې په منځ کې و بین ما یشتهون او په منځ دا څه کې چې د دې خو خدا او د دې ارمان دی د دې ارمان څه دی جنت خوشحالي مزه نو د دې او د جنت او د دې او د خوشاله په منځ کې به دیوال ول شي پرده کما فعل باشعهم من قبل څنګه چې شوی دي دا څه قسمه کار د دې د اشباح سره د دې په شان د نور خلق سره دینه مخکې د دینه مخکې نور خلق هم جهنم ته تلي نو غي د پاره هم ارمانونه بندي دا غیبم د جنت نه لاندې نو دیوم انهم كانوا في شك مريب بشک دیو په داسې شک کې چې شک د دې لپاره پریشان کونو بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاطر السماوات والارض دام د متوسط د مخکینی دور سورت مخالفین ته دمکی ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته تسلی ده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والارض ټول صفاتونه د خدای الله درجه پیدا کون کې د اسمانونو د زمکه جعل الملائکه رسلا پیدا کون کې د ملائکو ګرځون کې د ملائکو در رسولن استازي اولی اجنحه د سانګونو خاوندارو مسنا چې دو سانګونې د چا وسلا سو درې وربا او سلوري ور د دو او د سلور مثال په دنیا کې شته خو د درې سانګونو مثال په دنیا کې نشته خو د درې سانګونو ملائکه مشته او د دین زیات یزيد فی الخلق ما یشاء الله تعالی زیاتی په مخلوق کې غسل دا غیر اراده شي نور به پیدا کوي ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی په سبحانه قدرت لرون کړي ما يفتح الله للناس من رحمه کم مهرباني چې الله تعالی داغه دروازه د انسانانو لپاره کولاو کې لکه دا پیغمبر چې راولېګو فلا ممسك لها داغه دروازو د لپاره څوک بندون کې نه و ما يمسك کم دروازه چې الله تعالی بند کی فلا رحمت چې الله تعالی بند کی فلا مرسل له من بعده دا غیر لګون کې بیا د الله تعالی نرستو نشتا او العزيز الحكيم الله تعالی غالب او حکمت والے یا ایو الناس انسانانو اذكروا نعمت الله عليكم یاد کړئ نعمت الله تعالی پتا سمانه هل من خالق غیر الله ولشتي خالق د الله نه بغیر يرزقكم من السماء والارض تاسو روزي رکی د اسمان او زمکنا لا اله الا هو د الله نه بغیر بل خدای نشته فانا توفكون تاسو کوم طرف تاړه ولکې دي شي و ايو کذبوک کو د خلق تا درودن غني فقد نو پدې خپکیګم خیر دې صبر کوا زګه چې ترودن غړي شو ډیر پیغمبر استانه مخ ویل الله ترجو الامور الله تعالی واپس کیږي ټولو کارونو یا ايها الناس انسانانو ان وعد الله حق بشکد الله تعالی وعد اشتیاد قیامت برازي فلا تغرنكم الحیات الدنیا نو دوکګین دي کتاب الله موجوده ژوند ولا يغرنكم بالله الغرور او دوکګین کتاب په الله تعالی باندې شیطان دوکمار ان الشیطان لكم عدو شیطان تاسو دشمن نه فتخذوا عدوا تاسو مونږ سي دشمن دلرا تاسو دې ونی سي په دشمنه انما يدعو حزبه د دعوت ورکی خپل ډلې ته ليكونوا من اصحاب السعير چې شریعه د جهنم یانونه د چې کوم ډله ده نو د دې د پر راغوري جهنم ته بوزي الذين كفروا كسان چې کافران دي له عذاب شدید دي د پر سخت عذاب دي والذين امنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان لرلو خامنونه وکړو لهم مغفرة واجر کبیر د پر بخنه د ډېر لوی اجر دي فمن زين له سوء عمله هغه څوک چې خسته شوی د ناکار عمل د فرع او حسنه دین دغه عمل درخه عمل ناکار کوي او وی ورته نو خیر دې دا الله گمراه کړي فإن الله يضل من يشاء الله تعالی گمراه کوي رسول دا غیر اراده شي او يهدي من يشاء الى هدایت کوي دا غیر اراده شي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات الله دې نشي استانسا حسرات عليهم د دیبان د غمونو په وجبانه چې دی ایمان ولې نه راوړي فلا تذهب نفسك نستا ساد لاړ نشي تزان مو لعلك باخع نفسك فلا تذهب نفسك حسرات عليهم نو لار دې نشي استاسا حسرات عليهم د ور د غمونو په دی باندې دی ایمان ولې راوړي ان الله عليم بما يصنعون بشک الله تعالی په دې پاس لري داخله کې کوي والله الذي الله ذات ارسل الرياح جرا ویلګل بادنا فتسير سحابا ندي هواغانو چتکړي وريزي فسقناه الى بلد ميت روان کړي مونږه اخر علاقه او زم علاقه مړیتا
زمکه مړې ته چې باران پې نه و فاحیینا به الارض بعد موتها را ژوندیم کړه پای باندې زمکه د دې د مرګ نه پس شینکۍ پې را زرغون کړو کذلک النشور داسې څنګه چې شینکۍ را زرغون شو خلک به هم د قبرونو نه را پاسي نشور را جمع کېږي به الله تعالی ته من کان یرید العزة څوک چې غواړي په دې دنیا کې قوت او غلبه نو فلله العزة جميعا د الله تعالی سره د قوت او غلبه ټوله نو د الله تعالی باندې ایمان راوړي نو الله تعالی به ولا ورکړي خوښه شو دا الیه یصعد الکلم الطیب الله تعالی تخیجی خبر پاکی والعمل الصالح يرفعه او عمل چې صالح عمل له هغه الله تعالی او چته ځان طرف ته ګوره په دې يرفعه کې ضمیر د کلم تم راجع ده د کلم نه مراد عقیده ده الیه یصعد الکلم الطیب الله تعالی ته پاکی خبر خیجی یعنی عقیده چې صحیح نو دا الله تعالی ته قبليږي او چې عقیده غلطه نو دا نه قبليږي نو چې کوم عقیده صحیح نو بیا د عقیده په بنیاد باندې عمل پکار دی نو والعمل الصالح يرفعه او عمل صالح چې دی يرفع او چتای دی عمل صالح لرسو کی او چتای دا کلمه طیب یعنی په دې عمل صالح کې چې د خطو او د قبلېدو د قوت پیدا کیږي نو د قوت په کې څه په وجره پیدا کیږي دا د عقیده په وجره پیدا کیږي چې عقیده ټیک نه اول عقیده ده نو د الله په دربار کې اولنې قبلېدل د چا دي د عقیده بیا د عقیده په بنیاد باندې یوازې عقیده نه اخوا د عمل خو سوچم بیا پکار دی چې د نه چې عقیده مې ټیک ده عمل به نه کوم نه عمل کول پکار دي اوس عمل به کوم یو قبلېږي چې هغه صالحي او د عمل د صالح کېدو او د عمل د دې بره اسمان ته د خطو د قوت په دې عمل کې څنګه پیدا کیږي دا به کې د ایمان په وجه پیدا کیږي چې د چا ایمانی نو هغه چې صالح عملو کی نو دا ایمان به داغه د عمل وخیږي او چې د چا ایمان نه نو داغه عمل کې صالح من هغه الله تعالی تقبل نه دا مطلب شو والذین یمکرون السیئات وکسان چې ناکاره سازشونه کوي لهم عذاب شدید د پاره سخت عذاب دی ومکر اولئک هو یبور ومکر اولئک اور د خلق سازش چې دی هو دا سازش یبور تبا دی یبور بار یبور وکنتم قوما بورا والله خلقکم من تراب او الله تعالی تاسو پیدا کړی د خاورونو ثم جعلکم ازواجا او بیا په دې پوښتنه چې الله تعالی تاسو جوړې کړې جوړې وما تحمل من انثى او نحمل کیږي یو ماده ولا تزع او نه حمل زیږي الا بعلمه مگر د الله تعالی په علم کې وما يعمر من معمر او نزياتي کې عمر دی عمر والا ولا ينقص من عمره او نکمیږي عمر د عمر والا الا في كتاب مگر د الله تعالی په علم کې او په کتاب کې ان ذلك على الله يسير دا په الله تعالی باندې ډیر آسان ده خبره وما يستوي البحران برابر نه دا دواړه وبو دا وچه دا څه تروي او خوږي هاذا عذب فرات دا یو پکې خوږه دا ډیره زیاته خوږه سایغ شرابه په قلاره تیری دن کې په اسانه تیری دن کې په ماره کې دي دا او وهذا ملح او دا بل پکې تریو دي او جاج سخت تریو دي ترش دي ترش ومن كل تاكلون لحما طريا او د ار یو تاسو وباسه غوخه تازه وتستخرجون حليه تلبسونها وروباسه تکالی تاسو اغونده اوس دلته سوچ کوي کنه یو سوال دلته مشهور سوال دی چې ومن كل تاكلون لحما طريا د ار یو تاسو غوخه وباسه دا خو ټیک ده میان خو په دې وچی په دې خوګوبو کېم دی او په ترو بو کېم دی خدا وتستخرجون حليه تلبسونها دا ملغلره او هیره او جواهرات او لالونه او جواهر دا په څه کې دي دا په دې دریابونو کې نه تاسو په دې خپل کې چې ته په دې سین کې چې ته کې ملغلره کتلی دا په کوم ځای کې دا په تریو سمندر کې نو دا سوال را پیدا شي چې ومن کل نو د دې دوه جوابونه دي او دواړه ډېر زبردست دي یو بل نه ډېر مزیدار دي یو جواب خدا دی چې ومن کل تاکلون معنا تفسیر قرطبي وي تاسو ته پته ده چې په دې تریو دریاب کې دا ملغلری دا کوم ځای پیدا کیږي وای په دې تریو دریاب کې دنه د خوګو ابو چینی دي د خوګو ابو سدي نو په کوم ځای کې چې د خوګو ابو چینی را زرغونیږي په دې تریو دریاب کې دنه نو دا چینی چې را زرغونیږي دا وبي او دا خوګي وبره دې ترو ابو سره یو ځای کیږي نو دا ملغلری په دقه ځای کې پیدا کیږي نو راوزی خو بیا را د سمندر نه او سمندر خو تریو دی خو پر سمندر کې دنه خوږی وبشتا او دا ملغلر چې پکې پیدا کیږي نو دا د خوږو د ترو بو د امتزاج نه را پیدا کیږي په خبره تاسو ورسېږئ ارزه کې دا نه دا تفسیر قرطبي دا خبره کړې ده څنګه وای انما تستخرج الاصداف التي فيها الحليه اغه سیپې چې پاره کې دا ملغلري
من المواضع التي فيها العذب والملح دا د هغه ځای نه را پیدا کېږي چې پای کې خوږې او تروې اوبه نحو العیون د چینو په شانتې ولأن في البحر عیونا عذبة په سمندر کې دنه خوږې چینې دي وبینهما او د دغه چینو د تروو په دې منځ کې یخرج اللؤلؤ عند التمازج چې دا دواړه اوبه یو ځای کېږي نو ملغلرې ته جوړېږي نو ځکه قرآن وایي چې د هغې نه رو نو من کل معنا د خوږو د تروو د دواړو نه روباسي خدا یوازې خوږې دي دې معنا دا نه چې یوازې د خوږو نه هم نه دي او یوازې د تروو نه هم نه دي نو خوږې او تروې خو په دې کې یو ځای نه دي خوږې او تروې خو په هغه سمندر کې یو ځای شوي دي دا یو توجیه شو دویمه توجیه بله ده پوهېږې په خبره باندې زما په ذهن کې راغلی ده والله اعلم یا به صحیح او یا به خطا خو ما راته ویې ډېره مزېدار ده ما ته مزېدار ښکاري هغه دا ده چې ومن کل تاکلون لحما طریا د هر یو نه تاسو راوباسئ غوښې تازه دا خو د هر یو سره تعلق ساتي ګوره غوښې په دې سمندر کې هم دي او غوښې په څه کې هم دي په دې خوږ دریاب کې هم دي نو دا من کلن چې دی دا د دې دواړو سره ولګېده او وتستخرجون حلیة تلبسونها اوس بله خبره تاسو راوباسئ کالي چې تاسو یې اغوندئ وترى الفلک فیه مواخره نو کشته او جهازونه په کومو دریابونو کې چلیږي هلکه په دې خوږو کې چلیږي که په هغه تروو کې نو هغه په خوږو نو قرآن بیا د یو د پاره د یو د دې خوږو او د تروو یو مشترکه فایده اول بیان کړه چې د خوږو بو ځان له او د تروو بو ځان له یو مشترکه فایده د هغه څه ده چې په دواړو کې څه دي میان نو ومن کل تاکلون لحما طریا بس په دې ځای باندې دا خبره ختمه شوه دا هم د مشترکه خبره وه اوس د دې بل چونکې دا ډېرې اوبه تروي دي نو د هغې یو نورې فایدې دي نو هغه نورې فایدې د هغې ذکر کوي چې وتستخرجون او تاسو راوباسئ حلیة نو دا د چا سره تعلق ساتي د دواړو سره نه ساتي ځکه چې د دې بل شي تعلق هم د دواړو سره نه دی که نه ته به یوازې د حلیتون خبره کوې که د تر الفلک خبره به هم کوې قرآن خو وی وتر الفلک کشتۍ پکې چلیږي نو سفرې په دنیا کې کومې داسې مقامي سفرې خو په دې خوږو اوبو کې هم خلک کوي خو بین الاقوامي سفرې هغه په کوم ځای کې کېږي هغه په تروو اوبو کې کېږي نو دې معنا دا ده چې دا بیا د دې تروو اوبو ځان له دوه خویونه ذکر کوي چې یو دا چې په دې نه دا ملغلرې راوځي او بل دا چې په دې کې سفرې کېږي دا زما توجیه ده والله اعلم چې ټیک وایي که نه وایي ټیک وترى الفلك فيه مواخر او تبینې په دې کې کشته مواخر چې دا بر دې سمندر دا سطح بشلی دا لتبتغوا من فضله تاسو طلب کې فضل الله تعالی تجارت پکې کوي ولعلکم تشکرون او شکریا ادا کوي یولج الليل في النهار الله تعالی دن کې شپه په ورځ کې ویولج النهار في الليل ودن کې ورځ د پښپ کې وسخر الشمس والقمر او تابع کړی اسمان دا نور اوس په کل یجری لاجل مسمى دی روانه نه مقرر پوری ذالکم الله ربکم دا کارونه شکي الله دې استغفر رب له الملك دا حکومت والذي تدعون من دونه او غسان چې تاسو رب له سوا د الله تعالی نه ما یملکون من قطمیر دا مالک نو دې دا هغه معمولي غوندې شي او قطمیر چې هغه پرده ده په دې کجوره کې دننه معمولی شي ان تدعوهم که ته آواز کې لا اسمعوا دعاکم ستاسو آواز نه اوري ولو سمعوا که دعا اوري ما استجابوا لکم تاسو له جواب نشي درکولی پته ولګي دې نه مراد هغه قبرونه کې چې دننه دي هر ځای به قبر نه راچي خو دلته پکې قبر مراد دی دا مطلب شو و یوم القیامت او د قیامت پر یکفرون دی به انکار کوي بشرککم تاسو شرک نه ځکه چې هغه سره پرې کې مرګره نه دی ولا ينبئک مثل خبير او تا خبر نه کی یو تن په مثال دا الله تعالی باندې ډېر زیات خبردار دی الله چې بل څنګه پوي کنه په قرآن کې نو دا چې بل څوک نشي پوي ولې قرآن چې څنګه پوي د بل کتاب نشي پوي ولې نو ځان دښمنی مکو قرآن وایا یا ایها الناس انسانانو انتم الفقراء الى الله تاسو الله تعالی ته محتاج والله الغنی الحمید الله تعالی به حاجت دی او د صفات لایق دی شایو زبکم کو واری تاسو بدر کی ویات بخلق جدید نو مخلوق برا پیدا کی او ما ذلك الله بعزیز او دا خبر الله تعالی ته ګران نه دا ولا تزر وازره وزر اخرى او نه بوډي بوجرون کې بوج دی بلی او تن وان تدع مسقله الى حملها او کا आवाज کی یو درنبار مسقله یو کش دا غبار د ګناونو دروند دی الى حملها خپل بار تا چیرې راشه زما سره دا بوج لګ نیمکا لا يحمل منه شيء دنه بسوک نالی دا لا يحمل منه نبشي بار ولا په بل چابان منه دنه شيء شيء سوق بده د پاغه بوج او پاغه بار کې کمی ته تیار نه ولو کان دا قربا اگر چې خپلی چې پلار زوی ته आवाज وکړي چې راشه بچیا په قیامت کې زما دا ګناونه لګ زیات لګ تواله ام هو ته چې زما څه پته لګي استاد پر دوزخ ته نشم او زوی په پلار ته یوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه السوق بده چا بار لو ته تیار نه انما تنذر الذين بشک تیارې کسان یخشون ربهم بالغیب چیرېږي د خپل ربنا
پناه لیدلې باندې وقام الصلاه مز قائم ومن تزکا او څوک چې ځان پاک کی فانما يتذكر نفسه نو ځان پاک او فائدې د خپل ځان لپاره دا ویل الله المشير والله تعالی تبارک واپس کیږي ټول کارونو وما يستوي الاعمى والبصير برابر نه دی ډوندولې دونکو ولا ظلمات ولا نور او نه تیرې او نه رڼا ولا الظل ولا الحرور او نه سورې او نه ګرمي وما يستوي الاحياء ولا الاموات برابر نه ژوند دی او نه مړه ان الله نو د مؤمن مثال د ژوند دی د مؤمن مثال د رڼا دی د مؤمن مثال د سوري دی او دا بل کافر لوند او دا ګرمي ده او دا سده مردار ان الله يسمع من يشاء والله تعالی خبر اور هغه چاته دا غیر د شی ما انت مسمع من في القبور او تنه اورون کې هغه چاته چې په قبرونو کې ان انت الا نذير نو د دې مثال دا غشاله د کافر لکه په قبرونو کې نه ته مگر يرون کې ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بشک مون تلې غلې پر اشتیا باندې زیره ورکون کې يرون کې و ام من امه الا خلا فيها نذير او نشته وړل مگر پای کې تیر شوی له يرون کې اگر چې غیر پیغمبري اگر چې صحیح غیر پیغمبر خو يرول بکئی خلق بد الله تعالی دا صاحب نه یری او د الله تعالی دین به تو بیانې و ان یکذبوک او کدا خلق تا دروژن غړي نو صبر کوا ځکه چې فقط کذب الذين من قبلهم دروژن غړي پیغمبرانو پیغمبرانو استاد د دیونه مخ کې فقد كذب الذين من قبلهم دروجن غنلیو هغه کسانو چې د دین مخ یو سو کې غنلیو پیغمبران جاءتهم رسولهم بالبينات رسولان ورته ښکار دلیل نه راوړو وبالزبور کتابونه ولا راوړو وبالزبور او د حکمت نه ډکه خبره ورته پیش کړې وې د حکمت نه ډک کتابونه والکتاب المنیر او داس کتاب چې هغه پړاګه کون کې ورانه کون کې ماحول لرا داس کتابونه چې ماحول پرنا کې د خو به مرتبه ته دروژنه ثم اخذت الذين كفروا بيعوني والما كسان چې کافران دي فكيف كان نكير عذاب څنګه لري دما علم تروا لتنغور ان الله انزل من السماء ماء الله تعالی توحید دلائل بار بار وای چې کم از کم پزین کې خلک کی الم تر ان الله انزل من السماء ماء ولتنغور چې الله تعالی را لګي د برنو بو فاخرجنا به ثمرات روبا سم په دې وبانه ثمرات میوه مختلفان الوانها چې دا رنگونه مختلفي ومن الجبال او الله تعالی پیدا کړی د غرونو جددون لارې بيض سپینې سپینې په غرونو کې په ګټو کې د سپینې سپینې کرخه نه وحمر او ځنه په کې سریری مختلفون الوانها او رنگونه مختلف دي د سرو د سپینو نه علاوه ځنه په کې توري دي او ځنه ډېری توري دي ځنه کې لګي کمی تور وغرابيب سود او ځنه په کې توري دي او ډېری زیات توري غرابيب د غربيب جمع غربيب ډېری زیات توري غراب کارغه ته چې غراب وای نه د دې معنی تور که په پښتو کې نوم لري نو کارغه نوم څه دی تور ځکه چې غربيب او غراب معنی تور ومن الناس والدواب والانعام والانسان او زناور او سارونه مختلف الوان وګوره دابه او انعام خو باندې په انعام سارو ته او دابه هغه شي ته وجه بزمکه ګرځي مختلف الوان وكذلك پدې کې رنگونه مختلف دي د غواګانو د میخو د بيزو د ګړو د چيلو د اسونو انما يخشى الله من عباده العلماء بشک یریږي د الله تعالی نه دغه بندگانو العلماء کسان چې الله تعالی پیژني چې څوک الله تعالی پیژني نو هغه ته یریږي نو کسان چې ډیر ویلې خو چې الله نه پیژني نو به څه ویری ان الله عزيز وغفور بشک الله تعالی غالب دی او بخون کړي ان الذين يتلون كتاب الله بشک کسان چې د الله تعالی کتاب لولي واقاموا الصلاه مقايمه وانفقوا مما رزقناهم خرج کړه مانو چې موږ ورکړي سرن وعلانیتن پټو کارا يرجون تجارا دي تم وساتیر د تجارت لن تبور چا بتاوان نه کوي بل تباکی کی بنا تجارت زنه تجارت هو تاوان کوي کنه خدا الله سره چې کوم تجارت ده دا ګوره تاوان نه کوي ليوفيهم اجورهم چې پوره کوي الله تعالی دې بدله ويزيدهم من فضله وزيات ور نور عمر کې د خپل فضلنا انه غفور شکور بشک الله تعالی بخون کې دې قدردان دې شکور سمانا ده قدردان دې چې څوک عبادت کوي نو الله تعالی یې کوي شکریا قدر دې نو الله تعالی قدر کوي والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق او هغه وحی چې موږ ته کړی دی کتاب نو دا حق له مصدقا تصدیق کوونکی دا کتاب لما بین یدی دا کتاب د پاره چې دینه مخکره تورات ان الله بعباده خبير بصير بشک الله تعالی د خپل بندگان خبردار دی ولین کړي ثم ورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا تیر زمانونو بعد اوس دا قران دا الله تعالی ما د خلکو لورک چې ما غوړه کړی دی قران ورکول معنا څه ده د دې معنا خو ټیک ده چې چا په ایمان لرلې ده خود ایمان د لرلو معنا دا چې څوک د قران سره یو تعلق ساتي په دې قران باندې ځان پوي د دې حرام ته حرام وي د دې حلال ته حلال وي د دې قران علم حاصلي نو اصل وارث هغه دی چې څوک ته خبر نه سرنه نه د حرام حلال نه خبر دی نه د معنا نه خبر دی نه د مطلب نه خبر دی نو هغه څنګه وارث دی نو پته ولګي چې وارث د قران هغه څوک دی چې د قران سره تعلق دی چې قران باندې ځان پوي چې په قران باندې عمل کوي نو دا کسان بیا درې قسم لري او دا درې وړه به جنت ته ځي درې وړه به چرته ځي جنت ته ځي الله دې په کوم شامل کړي
ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا بیا په دې باندې پوښه چې موږ په میراث کې ورکړه دا کتاب دا قرآن هغه چاته اصطفینا من عبادنا چې موږ غوره کړي د خپلو بندګانو نه چې ایمان والدي مؤمنان. نو فمنهم او مؤمنان چې ایمان پې لري نو معنا تعلق به ورسره ساتي، بې تعلقه به ته نه وي چې کال وځي او راځي او دی به د قرآن نه خبر نه وي او د قرآن خبره به بدل لګي. دغه سړی نه یادوي، دا هغه یادوي چې د قرآن نه به عقیده لي، د قرآن نه به عمل لي، د قرآن نه به رهنمایي لي، قرآن به د ده دپاره مشعلي، قرآن به غالب کولو دپاره جدوجهد کوي. دا د ده میراث دی. نو چې تا ته پټی په میراث کې میلاو شي نو ته به خبر هم نه چې کوم ځای دی که نه ورځې به اوسې یي به مې واوسه جګ ماله رمبی به پکې کې اورثنا په میراث کې هم دله درک. نو دا خلک بیا درې قسمه دي. فمنهم ظالم لنفسه دې نه پکې هغه دي چې زیاتی کړی دی په خپل ځان باندې، دا پکې مخکې کړه. یعنې ځینې کسان داسې دي چې د قرآن سره خو یو تعلق شته خو انسانان دي، ځینې وخت کې ته څه کمزوري م وشي، څه غلطي م ترې نه وشي، خو دا غلطي د ده د چا سره د ظلم سره د چا د بل چا سره تعلق نه وي خو د ده د خپل ځان سره تعلق وي. ظالم لنفسه خپله ته داسې غلطي وشي چې د هغې غلطۍ تعلق د ده د ځان سره وي. ومنهم مقتصد او ځینې پکې هغه دي چې داسې په اعتدال روان دي، درمیانه دي، د دې ظالم لنفسه نه لږ ښه دي. پوهېږه په خبره باندې داسې غلطیان هم نه کوي چې د هغې تعلق د خپل ځان سره وي. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله او ځینې پکې هغه دي چې هر نیکۍ ته ورمخکې کېږي د الله تعالی په حکم باندې او په توفیق باندې. څه مطلب دی؟ یعنې دی د دې دین او د دې قرآن د نظام علم بردار، علم بردار جنډه ورسره وي. که نور خلک سستی مستی کوي په میدان کې خو چې جنډه د چا سره خو ځان وژني، هغه جنډه لوېدو ته نه پرېږدي. نو دی علم بردار دی چې کوم ځای کې د دین خبر راځي نو هر وخت دی نیغ ولاړي. که په دین باندې څه حرف راځي څوک پسې اعتراض کوي نو دی جواب ته ولاړي، که د قربانۍ موقع راځي نو دی قربانۍ ته ولاړي، که څوک په اسلام باندې څه خبره کوي دی وایي د دې څه ذمهوار یم ما ته وایه څنګه چل دی ته څه خبره کوې د اسلام مطابق. نو دی په هره معامله کې د دین په هره معامله کې مدعي سابق بالخیرات. هر ځای کې چې د دین متعلق څه خبر راځي دی د مدعي په شانتې ور وړاندې کېږي، وایي زه یم ما نه تپوس کوه. علم بر د جنډه ورسره د جنډۍ اغوستې ده. نو دا درې کسان شو. ذالک هو الفضل الکبیر، دا میراث د کتاب چې دی دا ډېر لوی فضل دی. جنات عدن جنتونه د همیشوالي یدخلونها دا ټول به ورته ننوځي، یحلون فیها من اساور من ذهب دې ته به اچولی شي په دې کې بنګړي د سرو زرو، ولؤلؤا وملغلرې ولباسهم فیها حریر او د دې جامې به په دې کې څه ریخم، د ریخمو جامې په دنیا کې ریخم حرام دي، دا سړو دپاره د ښځو دپاره جایز دي. وګوره ورته مونږ غږ نه کوو چې یاره دا ولې په زموږ دپاره او ښځې وایي مونږ دپاره حکومت ولې نشته، مونږ چېرته مو نه وایي چې زمونږ دپاره ریخم ولې نشته، بنګړي ولې نشته، کالي ولې نشته، والۍ ولې نشته او بل څه میخکي ولې نشته. تاسو میخکو تړه کېږي که کېږي هم داسې غږ مه کوئ، بس خدای پاک فیصله ده، بس صبر کوئ، صبر کوئ. نو دارنګې ریخم څه ریخم نو دا د ښځو دپاره جایز دی او د سړو دپاره، لیکن په قیامت کې به د ریخمو جامې الله تعالی جنتیانو له ورکړي، الله دې موږ ته نصیب کړي. اوس دا درې قسمه کسان چې دي که نه نو جنات عدن یدخلونها دا به ټول جنت ته ځي. قرآن سره تعلق دی نو عقیده ټیک ده. خو ظالم لنفسه ځینې غلطي ترې داسې وشوه د ځان په باره کې پوه نه شو، بس یو خطایي به وشوه. نو انسان دی غلطیانې خو د خلکو نه کېږي. د قرآن حامل دې ته خو نه وایي چې به جو بلکل ملایکي غلطي به ترې نه کېږي، خو قرآن ته رهنما وایي، په قرآن باندې عقیده ده، د قرآن حرامو ته حرام وایي، د قرآن فرضو ته فرض وایي، قرآن د خپل ځان دپاره مشعل او رهنما ګرځوي. دا د دې وجې نه حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وایي چې کلهم فی الجنت، دا ټول به جنت ته ځي. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ وایي سابقنا سابقن، سابق بالخیرات خو به جنت ته ټول نه مخکې رواني، او ومقتصدنا ناجن او چې دا درمیانه دی نو دا هم د دوزخ نه بچ دی، او وظالمنا مغفور له او چې چا په ځان زیاتی کړی دی نو ده ته به الله تعالی بخښنه وکړي، دی به الله تعالی څه کړي وبخي. خو دا الله چې د قرآن سره یو تعلق وي. د دې وجې نه زه به ملګرو ته په روز کال هم دا وي اوس هم دا وایم چې د خدای بندګانو د دې قرآن سره کم از کم دا تعلق خو پیدا کوي. نو که په هغه مقتصدون او سابقون کې نه په دې ظالمون فی نفسه کې رالی هم به وبخلی شي، ګارنټي به درته میلاو شي د بخلو. خو بل کتاب داسې شته چې په هغې کې تعلق جوړ کړي او د بخلو ګارنټي پکې میلاو شي نشته. نو دا ته د ځان دشمن نه شوې چې د قرآن سره تعلق نه قایمې.
چې د دې سره په تعلق د قائمولو کې څه ده د بخلو ګارانټي ده بالکل الله تعالی خو د وعده مخالفت نه کوي بل مسند احمد ابن حنبل او ابن جریر او طبرانی کې یو حدیث دی د ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي فاما الذين سبقوا چې کوم سابقین دي فاولئک يدخلون الجنه بغیر حساب دا خو به جنت ته حساب دن کیږي علم بردار چې بالکل وای دا زما کار دی قبل څوک کوي کنه کې زه کوم نو دا علم بردار خو به تاسو جنت روان دي ورپسې واما الذين اقتصدوا چې په دې منځ کې درمیانه غونته کړي نو فاولئک الذين يحاسبون حسابا يسيرا دي سره به معمولی غوندي حساب شي آسان حساب دار چې وته به چې ګوره دا غلطۍ دي کړې دي خو زه خیر دې سره ته نه ځه د یو ټکی تاسو به نه کوي چې دا دی ولې دا څه تاسو به نه کوي دا ته به چې غلطۍ ده پکشتا کمزوري دی وي خو زه سره ته وایم نو فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا خوشاله بجنت روان دا واما الذين ظلموا انفسهم او چې چا په ځان باندې زیاتې کړې نو بیا دا سي زیاتې کړې چې داغه تعلق د بل چا حق نه دی والے سو کې وجلې نه دی د چا مال نه دی غسته پچای بهتان نه دی لګولې خو چې څه غلطي شوه ده نو د ځان سره تعلق لري د خپل ځان سره تعلق لري نو دی چې دی يحسبون طول المحشر دا به د قیامت پر ورځ ولاړی چې سو پر د الله تعالی خو خدا کې دې چې د محشر د اخره پورې ولاړی دا به او ثم تلقاهم الذين تلقاهم الله برحمته بیا به الله تعالی خپل خصوصي مهرباني وکي نو دی به جنت ته بوزي خو په محشر کې به ودري جهنم ته به نه بوزي نو یقولون دا هغه کسان دي چې دی به وایي چې الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن شکر دی چې الله تعالی را غم او تکلیف لري کو دا مطلب دی نورم په دې کې ډېر زیاتې ترجمې دي خدا کومه ترجمه چې تمام کړه بداټي ان ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي او دی بوای شکر دی الله تعالی لرا الذي اغلى عذاب ان الحزن زمون غم لري کو ان ربنا لغفور شكور بشک زمونږه رب چې دی بخون کړي او قدردان نه الذي اغذات احلنا دار المقامه چې مونږه راوستو دی کور دا میشه وسیدو ته من فضل په خپل فضل جنت لا يمسنا فيها نصب نبرسيږي مونږ ته پدې کې نصب ستړی تکلیف ولا يمسنا فيها لغوب او نبرسيږي مونږ ته پدې کې ستړی والے نصب او لغوب دواړه ستړی والے ته وي خود دې دواړو فرق دی نصب دې ته وي چې کار کې او ستړی کېږي او لغوب دې ته وي چې د کار نه وزګار شي نو بس تری وری پریوځي چې بس دې سړی د کار نه وزګار شي کنه او د بیزانه چرته پریوځي یا کور ته لاړ شي په یو جانګن کټ کې ور پریوځي لکه وي بس کڅو کوله بالغ ورازي وي لکه سر چتول ته تیار نه ملر کوه بالغ ستړی مو وي نو دې ته وي لغوب معنا دا چې د کار نه وزګار شي او ستړی باله محسوسه او نصب دې ته وي د کار په دوران کې ستړی واله محسوسه نه په کار په دوران کې ستړی او نه په کې رستو ستړی جنت د ستړیتوب ډېر زیات دین الله دې متراکي والذین کفروا کسان چې کافران دي لهم نار جهنم دي د پاره ور د دوزخ دی لا يقضى عليهم فيموتوا پدی په فیصله نشي کېدی چې مړ شي ولا يخفف عنهم من عذابها او نه په عذاب سپکیږي د جهنم كذلك نجزي كل كفور دا سم بدل ورک ور ظالم تا ناشکر تعالی الله من ذلك وهم يسترخون فيها او دا ظالمان په جهنم کې چغي وباسي او وای ربنا اخرجنا اذا موږ رب موتی وباسي عمل صالحا چې موږ عمل صالح کو غیر الذي كنا نعمل غیر دا نه چې موږ عمل د اوسه په دنیا کې کاو اولم نعمركم الله ورتوي علامات اصل عمر نو در کړه ما هغه عمر يتذكر فيه من تذكر چې نصیحت پکې قبل او هغه چا نصیحت قبل او اراده وا وجاءكم النذير او تاسو ته يرون کې امر غله او قران هم در تخلق بیان او عمر دم دمر او چې په دغه عمر کې کتاب غختین او نصیحت قبل اول شو لکه حدیث کې راغلی دی چې چاله الله تعالی شپته کاله ورکی کنه نو د باندې ختم کړي د سینې چې سلويختو کاله دغه باندې شتا دا معنی نه ده چې ته ځکه خیر زه خلا په سلويختو کې روانه ما نه چې د چا شپته کاله عمر دی نو داغه باندې ختمه ده خدای نه دی ویلي چې د سلويختو کاله داغه باندې شتا خو د سلويختو نه چې شپته ته ورسیږي او بیا نه سميږي نو بد دې باندې نشي کولای بیا د سوي چې مالا څومره مهلت نور پکار دی شپته نه زیات در څومره پکار دی چې ته پکې سم شي نو د باندې ختمه شو د څنګه دا قبل باندې شتا خدای د ختمه شو دغه عمر د باندې د ختمېدو دی بالکل هغه نه بعد بیا باندې ختم
فذوقوا نوسك عذاب فما للظالمين من نصير ظالمان لپاره مددگار ان الله عالم غیب السماوات والارض بشک الله تعالی عالم دې په خبرو د اسمان او زمکه انه علیم بذات الصدور بشک الله تعالی په دې پاسري پسینو کړي هو الذي جعلكم خلائف في الارض الله غزا دې تاسو واقدارانو ګرځولې پس ما کې مخکې خلک غرق کړو تاسو پکې وسوسېږئ فمن كفر فعليه كفر وجات کفر کو په باندې خپل کفر ګناه ده ولا يزيد الكافرين كفر من ربهم الا مقتا او نزياتي کافرانو کفر د خپل رب په باندې مگر غصه په کفر کې چې زیاتېږي الله ورته نور غوسه کېږي اعاذنا الله من ذلك ولا يزيد الكافرين كفرا الا خسارا او نه زیاتې کافرانو لپاره کفر د دې مگر تاوان په دنیا او په آخرت کې قل ارایتم شرکاءکم الذين تدعون من دون الله ورته وایا ما ته خیا غستا شریکان تاسو خبر یې دا شریکان نه تاسو رب له سوا د الله نه ارونی ما ته خیا ما خلق من الارض دې څه شی پیدا کړی د زمکه زمکه پیدا کړي او به پیدا کړي اسمانه پیدا کړي ورځ پیدا کړي شپه پیدا کړي انسان پیدا کړي زناور پیدا کړي پیدا کړي د ام لهم شرک فی السماوات او کړي د پاره ایسه په اسمانونو کې نور د دې د سپومې د دې د ستوري د دوی دي مریخ او زهره د دوی د څه شي د دوی دي ام اتیناهم کتابا او کنه مونږ دې له ورکړه د کتاب فهم علی بینه منه نو دی په دلایل باندې ولا دې د کتاب په باره کې سبل کتاب هم دې ته پټ ورکړه چې پای کې د شرک دلایل دي نو کتاب د لګرا میدان تکي بل دا شندا ان يعد الظالمون بعضهم بعضا وعدنا کی ظالمان زین د زین سره الا غرورا مگر د دوکې دا ظالمان تشد دوکې خبرې کوي ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا الله تعالی را ټینګړي د اسمانونو او زمکه د دینه چې د خپل ځای نه اوخذيږي نتا ته مې موږ ته خدا خیال چې اسمان را ټینګړي د زمکه الله تعالی را ټینګ کړي دا نام په اواره دا په بل شي خو نه دا ولاړ ولا ان زالتا او کدا اسمان او زمکه د خپل ځای نه اوخذيږي نو ان امسكهما من احد من بعدي سوق دې نشته سوق چې راټینګ به کی یو تند دې نه بعد چې الله تعالی د ځای نه خوځولي نو امریکا به راټینګ کی نو امریکایانو ته ډوزي سره ولې کدا زمکه د خپل ځای نه اوخذي نو تاسو به راټینګ کی اوباما او بوش به راټینګ کی نو څنګه خدای دعوه کوي بیا دا مطلب دی انه کان حلیما غفورا الله تعالی صبرناک دی وبخون کې دی دا مطلب شو واقسموا بالله جهاد ايمانهم وقسموا خرب الله تعالی باندې مضبوط قسمونه لئن جاءهم نذير کرا غیری تیرون کې لا يكونن اهدا من احدى الامم دی بډیر هدایت یافته دی یو د تیر امتونو چې مخکې کوم امتونه دي و دا غنه به مونږ ډیر په سملار یو د يهوديانو عیسایانو فلما جاءهم نذير ارکل چرا غیری تیرون کې دا قران ما زادهم الا نفورا زیات نه کدي در مگر تخته څه شی استکبارا فی الارض چا تکبر دری د پسما کې و مکر سیئ ناکار سازشونه کول ناکار سازشونه کوي اوس دا کار کوي ولا يحيق المكر سيء الا باهله او نلازم نرازي جزاء دا غناکارا جزاء دا غناکار سازشو الا باهله مگر پاغه شابانه چا غیر لایق دی چې چا دا غناکار سازش کړل نو جزاء او وبال به پچا راځي پدو فهل ينظرون الا سنت الاولين دا خلک انتظار نه کوي مگر د طریقې د الله تعالی په خانو خلکو کې چې عذاب پیراولېږي فلن تجد سنت الله تبديلا تبن امید الله تعالی سنت د پاره د طریقې د پاره بدلا ول یا بدلون کې ولن تجد سنت الله تحویلا او تبن امید الله تعالی طریقې د پاره تحویلا بل چاته دغه اختیار ورکول چې دا د الله تعالی نه بل چاته دا اختیار ملاو شي تحویلا چې د یو نیواله او بل ورکی دا مطلب شو بدلول هم څوک نشي او د الله تعالی اختیار څوک په خپل اغسته نشي اولم يسيروا في الارض يدين غري پزما کې فینظروا چوغور کیف کان عاقبت الذين من قبلهم څنګه انجام دا کسان دین مخيو وکانو شد من قوه او غره دین په طاقت کې سخت و ما كان الله ليعجزه من شيء او نه الله تعالی نه دی چې الله وما كان الله نه الله تعالی ليعجزه چې الله تعالی له سو کمزور کی من شيء شيء في السماوات ولا في الارض پاسمان کې پزما کې شيء سوق یا یو د چا یو تدبیر انه كان عليما قديرا بشكد الله تعالی علم او قدرت والا ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا او کني ولي الله تعالی انسانان د خپل عمل په وجه باندې په دې دنیا کې او فورا دا دوټه کې به کوي نو ما ترک علی ظاهر من دابه النبي پر خودله په مخدز په شار د زمکه باندې او زنده سر نو بل زنده سر به ولې غر کېده وای زنده سر خو د انسانانو د پاره دي کنه چې انسان غر کو نو بیا به د زنده سر نه پاتې ولکه د دې وجنه هوتا ته پته ولګي کنه زه خو خبره اوس په اشارو کې کومه په حدیث کې چې راځي چې د علماو د پاره د دریاب میان بخنه غواړي او په اسمان کې ولا مرغې نو دا ولې غواړي د دې معنا دا شو کنه چې د علماو د وجنه دلته نیکی
روانه ده او د نیکۍ په وجه باندې دی ژوندي پاتې دي. نو که چېرته علما علم نه حاصلوي او امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه کوي نو بیا به ظلم عام شي. چې ظلم عام شي الله تعالی به عذاب راولېږي، انسانان به غرق کړي او چې انسانان غرق کړي نو ځناور به په سمندر کې او په ځنګلونو کې به ځناور ټول تباه شي. نو هغې چې دا دوا کوي نو هغې په دې ټکي پوه دي. نو ځکه هغې د اهل علمو دپاره دعاګانې غواړي چې د دې په وجه باندې مونږ بچو. امر بالمعروف او نهي عن المنکر روان دی نو عذاب په انسانانو نه راځي، چې نه راځي نو مونږ هم داري ژوندي یو. نو ځکه د اهل علمو دپاره معافي غواړي. پوهېږې په دې پښتو که نه؟ دا پکې ځان پوهوه بیا. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا او که نیولی الله تعالی انسانان د خپل عمل په وجه باندې فورا او په دې دنیا کې نو ما ترک علی ظهرها من دابة نه به یې پرېښودلی په شاړه د ځمکه باندې من دابة په مخ د ځمکه. موږ ورته مخ د ځمکه وایو که نه؟ نو دا اشاره او دننه یې خېټه ده. موږ مخ د ځمکه وایو، مطلب یو دی په دې ځمکه د پاسه من دابة یو زنده سر ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن رسته کېدوی نیټې مقررې پورې. فاذا جاء اجلهم چې کله نیټه مقرره راشي فإن الله کان بعباده بصیرا بېشکه دی الله تعالی د خپل بندګانو نه خبردار. بیا به له سزا ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سوره یاسین دا سورت د مکې معظمې د اخرني دور سورت دی، د اخرني دور سورت مخکینی انعام اعراف چې پکې په کوم زمانه کې وو دا د اخرني دور صورت دی. ولې؟ ځکه چې په دې کې انذار او یرول ډېر زیات تیز دي. بل دا نه چې خلکو ته پکې د پیغمبرانو تعلیمات چې څوک نه مني نو هغې ته پکې د عذابونو ذکر دی. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. چې د پیغمبرانو نه مني نو عذاب ته ټینګ شه. بیا دا قسمه دغه چې دی دھمکۍ دا د مکې معظمې په دې اخرني صورتونو کې ده چې د 10 کال نه د 14 کاله پورې په دې زمانه کې کوم صورتونه نازل دي. دې کې د توحید دلایل دي، آثار و کائنات نه پکې استدلال شوی دی، د عقلي خبرو نه پکې استدلال شوی دی او د انفسو نه پکې استدلال شوی دی، په آخرت باندې دلایل او په رسالت باندې دلایل چې د دې پیغمبر خبره ته ځکه غوږ کېدی چې تاسو نه څه غواړئ نه. یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. تا نه څه نه غواړي او خبره نه ته سمه کوي نو بیا خو ته د ځان دشمنۍ چې خبره نه اورې. دې صورت یاسین ته قلب القرآن وی. معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت تے چې ما دا قرآن مجید چې دے دا قلب القرآن دے، دا قرآن زړه دے. او اقرأوا یاسین علی موتاکم چې کوم سړی مري نو هغې ته سورت یاسین وایه. څه ورته وایه؟ سورت یاسین ورته وایه. مخکې ورته کې راته چا خبره کوله وایي چې مور مې ناجوړه وه نو ما دموله نه په سورت یاسین مې دوله ما ته وایي چې دغه بچی سمرمه خو نه ته ما ته سورت یاسین دی. نو دا دمولو دپاره چې هغه غریبه ویرېده چې ګینې که نه مرم هم چې دا ته سورت یاسین شروع کړي اوس مرمه یریږي خلک د سورت یاسین نه چې دا خلک مړو ته وایي. پوهېږې په خبره باندې که نه؟ د مړو ته د وینا دا مطلب هم ممکن دی چې ځنکدن پې اسان شي او د مړو ته د وینا دا مطلب دی چې دا سړی د دې دنیا نه ځي نو چې ورته پته ولګي چې را روانې مرحلې څه دي. لکه یو سړی بلې دنیا ته ځي او سړی ور د هغې متعلق بریفینګ ورکړي. جاپان ته روانې نو ښه نو هلکه ته کښېنه که نه ته به جاپان ته ځې نو څنګه چل وی نو بیا به ته هلکه حج ته روانې راشه چې دې پوه کړمه منا کوم ځای ده، عرفات کوم ځای دی، طواف څه ته وایي، عمره څه ته وایي، حج څه ته وایي، احرام څه ته وایي، حرام څه ته وایي، دا او دا جدې نه به چېرته ځې بیا به څنګه چل. نو دې ته نو چې کوم ځای ته سړی رواني نو د هغې ځای د صحیح کامیاب سفر دپاره او هلته د هغه ځای نه د ښه فایدې اخیستو دپاره خلک هغه ته د هغې ځای متعلق معلومات ورکړي. نو دا معلومات شو دا سورت یاسین. نو دا چې کوم د سورت یاسین نه خبر نه دی او ترجمه ولا نه ورځي نو که هغه ته ته سورت یاسین وایې او که ته ورته سورت بقره وایې نو بیا هغه دپاره پکې څه فرق شته؟ دا فرق د چا دپاره دی چې څوک یې د معنا او د مطلب نه خبري. پوه شوې په دې پښتو باندې که نه؟ ځکه خو علامه اقبال وایي چې یاره تا په ټول قرآن کې ایله سورت یاسین راواغسته او هغه دې میله د مړو دپاره راواغسته. وایي ترا حاصل ز یاسینش جزی نیست که افهم خواندنش آسان بمیری. تا ایله په ټول قرآن کې سورت یاسین را زده کړه او هغه دې هم د ژوندو دپاره نه د مړو دپاره دې زده کړه چې هسې ورته وایه چې مري. نو دا خو تا د قرآن سره ډېر زیاتی وکړو. دا زده کړه که نه ښه. بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم. قسم مې دی په دې قرآن باندې چې د حکمت نه ډک کتاب دی
انک لمن المرسلین ته د پیغمبرانو نه یو پیغمبر او علی صراط مستقیم ته په سم لارې او دا نور خلق په ګډو وډو لارو روان دي. تنزیل العزیز الرحیم دا نازل شوی کتاب دی د طرفه دا غالب بادشاہ نه، العزیز چې غالب دی، او الرحیم مهربان دی. لتنذر دې دپاره نازل شوی ته ویرې قوما داسې قوم ما انذر آباؤهم چې نه دي رشي دای پلاران فهم غافلون، نو دا بې خبره دي. لقد حق القول على اکثرهم ثابته شوې نه وینا په اکثرو خلکو د دې باندې فهم لا یؤمنون دې ایمان نه راوړي. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا مونږ ګرځولې دي په دې غاړو کې اغلالا تیزندیانې فهي الى الاذقان، نو دا تیزندیانې د دین خطرې دي زنو ته فهم مقمحون، نو دې بره ګوري بره سټونه نیولې دي. لکه د سړي په دې غاړه کې یو تیزندي واچې نو تیزندي خو داسې کړی شو، خو دې کړۍ له ته داسې یو بله سنبه م ورکړې او هغه سنبه داسې راوالې او دا کړۍ او هغه سنبه وله د زنې ته اړم کړي، نو دی داسې بره ګوري. نو چې بره ګوري نو لاندې مخامخ به څه ویني، لار به څنګه ویني؟ چې بره ګوري نو لاندې کویر یې درز پای کې به لوېدلی. نو دا لار نه ویني، دا ظالمانه. دا ته به وایې چې چا ورته په دې مرۍ کې تیزندي اچولې ده او دا سټ وله بره کړی دی، نو دا سمه لار او بده لار نه پېژني. نو ته ورته وایې چې کوی دی لاندې، خو دی خو ویني نه، نو په دې کوی کې ور پرېوځي. نو دا د کفر او د شرک مثال شو چې دا بدبخته لار نه پېژني. اعاذنا الله من ذلک. وجعلنا من بین ایدیهم صدا ومن خلفهم صدا، او مقرر کړی موږ د دې نه په مخکې او د دې نه وروستو دیواله هغه ضد دی. فاغشیناهم، نو موږ دې پټ کړي دي په دې کې فهم لا یبصرون، نو دې خبره نه اوري. دا اصل کې ضدیان دي. نو داسې ده لکه د دې نه مخکې هم دیوال او وروسته هم دیوال، دې پکې په منځ کې راګرځي. نو دا مخکینی دیوال او وروستنی دیوال څه شی دی؟ دا د دې هغه ضد دی، دا ړانده دي ضدیان حسدیان. وسواء علیهم ځکه هوی برابر ده په دې باندې انذرتهم ام لم تنذرهم، کته یې او کته نه یې لا یؤمنون ایمان نه راوړي. دا ضدیات دي. انما تنذر من اتبع الذکر، ته خو به یری هغه څوک چې تابعداري کوي د دې قرآن وخشي الرحمن بالغیب، او یریږي د مهربان بادشاه نه پناه لیدلې. فبشره بمغفرة واجر کریم، زیر ورته ورکړه په بخښنه باندې او په ډېر بهتر رزق باندې، په بهتر اجر باندې. انا نحن نحيي الموتى، بهتر رزق به کله ملاویږي چې کله مړي راژوندي کړو، بېشکه موږ راژوندي کوو مړي. ونکتب ما قدموا واثارهم، او لیکو موږ هغه عملونه چې مخکې کړي دي، واثارهم او هغه چې د دې نه پس پاتې دي. کله کله سړی مړ شي څه آثار پرېږدي که نه، چاته څه نښې پرېږدي، څه ښه کار یې کړی د هغې نه بد ته فایده ملاویږي، بچي پرېږدي دعا ورته کوي، شاګردان پرېږدي د علم کار کوي، د علم کتاب پرېږدي، صدقه جاریه. نو دا آثارهم مخکې پرې لیږلي دي او هغه څه چې د دې اثرات دي. او آثارو نه مراد یو معنا دا هم ده چې جومات ته را روانې، نیکۍ له را روانې، دا قدمونه چې اخلي دا هم آثار دي. بنو سلمه د نبي علیه السلام په زمانه کې هغلته لرې اوسېده. نو د نبي علیه الصلاة وسلام نه اجازت وغوښتل د خدای پیغمبره موږ د دې مسجد نبوي خوا لکړې راوړو، ځکه دې جومات ته نږدې شو. نو نبي علیه الصلاة وسلام ورته وایي دیارکم تکتب آثارکم، په خپلو کورونو کې کښېنئ او د هغه ځای نه منزل راځئ، نو چې راځئ نو په دې لاره به هم دا قدمونه په نیکۍ کې لګي. دا مطلب شو. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين، او هر شی موږ را جمع کړی دی په یو کتاب کې، چا کتاب په ډاګه دی، لوح محفوظ کې هم دی او د هر سړي په امن نامه کې هم دی. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه، بیان کړي له مثال دا خاوندانو د یو کلي، اذ جاءها المرسلون، چې کله دوی ته استازي راغله. د دې کلي پته نه لګي، عام طور خلک وایي دا انطاکیه ده، خو دا کوم عذابونه چې الله تعالی ذکر کوي نو خلک وایي دا قسم عذاب په انطاکیه باندې نه دی راغلی چېرته کې. ممکنه ده هر ځای چې زموږ په ځای کې څه کار دی، خو خبره دا ده چې پیغمبر خبره چا ومنله نو هغه څه شو، چې چا ونه منله هغه څه شو. په دې ځان پوه کړه. اذ جاءها المرسلون، چې کله راغله دې ته پیغمبران استازي، اذ ارسلنا الیهم اثنین، چې کله ورته موږ راولېږه دوه کسان، فکذبوهما، دې دروغجن کړه، دروغجن یې وګڼل. فعززنا بثالث، نو موږ دله طاقت او قوت ورکړو په یو دریم باندې، دریم هم ورته راولېږو. فقالوا دي ټول ورتوي انا الیکم مرسلون، موږ تاسو ته رالیږلي شوي یو. قالوا دي ورتوي ما انتم الا بشر مثلنا، نه تاسو مګر زموږ انسانان یو. ما انزل الرحمن من شيء، او مهربان بادشاہ هیڅ شی نه رالیږلی. ان انتم الا تکذبون، نه تاسو مګر دروغ ویونکي. قالوا دي وی ربنا یعلم، زموږ رب پرې پوهېدی. انا الیکم لمرسلون، یقینا چې موږ تاسو ته خامخا رالیږلي شوي یو. دا تاکیدات دي، ربنا یعلم انا او الیکم او لا، دا تاکیدات. وما علینا الا البلاغ المبین، او نشته په موږ باندې مګر رسونه ښکاره په زور مسلمانولو لپاره نه وي راغلي. قالوا دي ورته وی انا تطیرنا بکم، موږ په تاسو باندې بدپالي نیسو، تاسو خو سپېرئ. لئن لم تنتهوا که نه قلاریږئ لنرجمنکم، په کاڼو به مولو. وليمسنکم منا عذاب الیم، او برسېږي تاسو زموږ طرف نه دردناک عذاب.
قالو دی ورته طائرکم معکم ستاسو سپیرتوب خو ستاسو سره دی ستاسو د سپیرتوب بنیادی وجه ستاسو عقیده او عمل له ستاسو د سپیرتوب تعلق زما سره نه دی ته سپیره زکه چې بد عمل ان ذکرتم که تاسو ته نصیحت ملاویږي نو تاسو به دا خبرې کوئ ان ذکرتم تطیرتم که څوک ته نصیحت درکړي نو تاسو به دا بدپالي نشئ بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو داسې قوم یې چې زیاتې کوئ وجاء من اقصى المدینه رجل او راغی د لرې طرف د ښار نه یو سړی یسعی چې رامنډې والي قال دی یا قوم ای زما قوم اتبعوا المرسلین تابعداري وکړئ د پیغمبرانو اتبعوا تابعداري وکړئ من لا يخشى الله يسألكم اجرا ستاسو نه غواړي مزدوري وهم مهتدون او دی په سمه لارې وما لي لا اعبد الذي فطرني او څه شوي دي ما لره چې زه عبادت نه کوم د هغه ذات چې پیدا کړی ما والیه ترجعون او تاسو ته به ورته ټول واپس کیږئ وما لي په ما له څه شوي دي د څه نه وایي چې وما لکم په تاسو څه شوي دي چې خبره د ځانه شروع کړي نو په نورو خلکو ډېره بده نه لګي او چې بل ته وایي چې ته داسې نو هغه وایي ښه زه داسې یم او ته داسې نه نو دی داسې وایي حبیب نجار وایي نوم یې والله اعلم هر څوک چې رحمه الله تعالی اتخذ من دونه آلهة ولي ونسم ز سوا د الله نه نور خدایان ان یریدن الرحمن او دغه زما سب پکار ناراضي ځکه چې کچې اراده وکړي په ما باندې مهربان بادشاه به ضروري نه تکلیف نو لا تغني عني شفاعتهم شيئا نشي بس کولای زمانه سفارش دغه خدایانو سم معمولی شي ولا ينقذون او ندي ما د عذاب او مصیبت نه خلاصولای شي اني اذا لفي ضلال مبين په دغه وخت کما د الله نه بغیر بل خدایان اونې ول نو په ښکارا گمراه کېما اني امنت زخو اعلان کوم چې ما ایمان وروړو بربکم استاسو پر رب نو ستاسو رب منم تاسو خپل رب نه منئ ګوره زما رب هم دی خو ستاسو رب هم دی که نه ویې منئ که فاسمعون نو خبره واورئ نو هغوی پرې راکېښود او په دې والو کې اتصاب ویسته قیل ادخل الجنه درته وویلی شي جنت ته فورا ننوځه شهید له فورا الله تعالی جنت ورکوي شهید د الله تعالی څه ورکوي فورا ولا جنت ورکوي قال نو دې جنت ته چې لاړ که نه نو د قوم خیرخوا ګوره مؤمن پیغمبر او د پیغمبر تابعدار د دنیا د خلکو خیر خوای دې ته ګوره کنه قیل ادخل الجنه ته ویل شنو نو د جنت ته قال یا لیت قوم یعلمون بما غفر لي ربي دوی ارمان زما قوم خبر وې داغنه چې الله تعالی ما ته بخنه وکړه او وی ګرځول وجعلني من المكرمين وی ګرځم نزل عزت د عزت والونه مال الله تعالی سمره عزت راک کته دې نه خبر وې نو دی به ایمان راوړی وما انزلنا على قومه او راکوز نکو راونه لګه موږ د قوم د باندې من بعده د هلاکت نه بعد من جند من السماء سلخکر د اسمان نه وما كنا منزلين او نو موږ را لګون کې د لخکر ته زموږ جت نه ان كانت الله صيحه نو د دې د سزا او د عذاب مگر یو چغوا فاذا هم خامدون ناس په دا ټول بیا ساړه پراتو خمود دې ته وایي پس کروټ وبواله بس تیزی میزی ختم یا حسرتا علی العباد افسوس دے پداسی بندگانو ما یاتیہم من رسول ناراضی دیتے یو پیغمبر الا کانو به یستهزئون مگر دیور پوری خندا کئی دزان دشمنان علم یرو آیدی نگوری کم اهلکنا قبلهم من القرون یسمر حالک کردی مددین مخی پیڑو والا او انهم الیہم لا یرجعون او پدی دی نگوری چو انهم الیہم لا یرجعون دی خلقو تنو واپس کی وان کل لما جميع لدینا محضرون او وان کل ان پمانا دا ما دے او لما پمانا دا الا دے وإن كل او ندی دا ټول خلق الا جميع لدينا محضرون مگر دا ټول زمون مختره حاضر کړی شوی دي وآیت اللهم الارض الميته او د الله تعالی توحید ډیر شه دلایل دی او دلیل پکې دا دی چې نه خره دی د پاره داس مقدمه احیناها مونږ را ژوند کو شینکی پکې را زرغون کو واخرجنا منها حبا او دین دانې رو باسو فمنه یاکلون دا نه دی خوراک کوي وجعلنا فيها جنات من نخيل او پیدا کړی دې مونږ پرې دماغه کې جنات باغونه من نخيل کجرنا وانا بنو دانګورنا وفجرنا فيها من العيون او پیدا کړی او روانه کړی دې مونږ پرې کې چنه لیاکلوا من ثمره چې دی داغي میوه وخوري وما عملت ايديهم او دا ارسل دی ولا شنو ندی پیدا کړی او جوړ کړی تا هو صرف داو چې تخم دیو کرو یا باغ وبکو نور دا میوه پکې څوک پیدا کوي او دا رنگ او خوند پکې او دا رس پکې څوک پیدا کوي دا خو الله تعالی نو افلا یشکرون ولدا خلق شکر نه ادا کوي سبحان الذي پاک دې د شریکانو ناغزات خلق الازواج كلها چې پیدا کړی دا جوړې ټوله جوړې د انسانانو د سود مما تنبت الارض دا غسنا چې را زرغون کوي زمکا ومن انفسهم او دا غسنا د خپل ځانونو ومما لا يعلمون او دا اصلا دا خلق په نه پويږي دا زمانه خلق په نه وسب به څوک نه پويږي ولې ته د کانو په جوړو پويږي چې په دې کانو کې څنګه جوړې دي دا جديد سیس په پويږي په دې کانو کې به جوړو نه پويږي وآیت لهم او یو نخر دی د پاره د توحید الليل داش پدا نسلخ منه النهار د دینه مونږ دا ورځ روباسو چې ورځ روباسو
نشپه تیار پاتې شي فاذا هم مظلمون دا خلک بیا په تیار کې والشمس تجري لمستقر لها او نور چې روان دی لمستقر لها د خپل مقرر موقع مطابق د خپل مقرر میعاد د پاره یو حدیث کې راغلی دی مستقرها تحت العرش مستقر د عرش نه لاندې دی او پای کې دا حدیث کې راغلی دی چې دا انور چې پناشي نو سجده وکي نو اوسنۍ زمانه کې خلک تپوس کوي څنګه سجده وکي دا خو پناه کېږي نه خو زمونږ نه چې پناه شي عربو والا ویني د عربو نه پناه شي مصر والا او داسې پسې ځاو یورپ والا او داسې پسې بیا امریکې ته ځي او کاناډا ته ځي او داسې چې ګورې چې بل بیا دغسې نه سبا بیا راختلی دا خو پناه کېږي نه نو دا څنګه سجده کوي نو وایه د ده دا یو سیکنډ او دا یو حرکت سجده ده دا مسلسل په یو ځای کې پناه کېږي او په بل ځای کې راښکاره کېږي په دې نور پرې حرکت باندې مسلسل دا پناه کېدو ښکاره کېده مسلسل دي که نه دي په هر لمحه کې د یو علاقې نه دا پناه کېږي او بل علاقې ته ښکاره کېږي نو دا د یو ځای نه پناه کېده او بل ځای ته ښکاره کېدی دا د عرش نه لاندې دي که نه دي یعنې دا د الله تعالی د اختیار نه لاندې دي که نه دي نو دا پناه کېدو ښکاره کېدی سجده ده نو یو لمحه کې گویا کې دی وایي چې پناه شم ښکاره شم نو دا پناه کېده دا ښکاره کېده لکه ستا دا ساه اخیستل ښکته او بره دا د الله تعالی په وینا ده او دا سجده ده که نه ده دا یو لمحه ده د انور دا پناه کېدل هم دی او ښکاره کېدل هم دی او دا د الله تعالی سجده ده په دې مسله ورسېدې که نه دا معنا ده والشمس تجري لمستقر لها او دا انور روان دی د خپل خاص میعاد مقرر مطابق ذلك تقدیر العزیز العلیم او دا اندازه او دا پلاننګ ولا غزاد کړی دی چې غالب دی او عالم دی والقمر قدرناه منازل او سپوږمۍ له موږ مقرر کړی ده د دې دا مزله قدرناه موږ منصوبه بندي کړې د دې دپاره منازله په پړاوونو کې چې دا به دې له راځي نو غټېږي به او چې دې له راځي نو وړه کېږي به نو غټه کېږي وړه کېږي غټه کېږي وړه کېږي حتی عاد کالعرجون القدیم تر دې چې وګرځي په شان د هغه شاخ دا کجورې چې کوم وچ شوی دی دا اول داسې پیړه په دې منځ کې ورته ګوره قمر دی که نه قمر صحیح سپوږمۍ خو ډکوي که نه قمر ورته کله وایې د 14مې 14مې 15مې دې ته څه وایي قمر نو قمر خو غټی کنه دا پوری نو رو بیا وړکیږي حتی عاد کالعرجون القدیم چې داغه څانګې د کجورې په شانتې نری شي بیا څوک ییني نه بیا د هغې نه پس بیا غټېږي نو بیا هغه قمر ته راورسېږي بیا وړکیږي او بیا غټه کېږي للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر نور نشي کولای چې دا لاندې کې د سپوږمۍ ولا الليل سابق النهار او نشپه مخکې کېږي د ورځې نه وکل فی فلک یسبحون او هر یو د اسمان د لاندې په خپل مدار کې روان دي نو نور د سپوږمۍ هغې مدار له روټ له نه ورځي او هر سپوږمۍ د نور هغې روټ له نه ورځي هر یو په خپل لاره روان دی نو دا چا روان کړي دي نیوټن چې وایي دا په کشش روان دي نو دا کشش پکې پیدا چا کړو دا اول ځل کشش اډو پکې شته دی خو دی اول ځل کې دله دا دیکه چا ورکړ دا فرض کاړو دا په کشش روان دي نو اول ځل یې د حرکت چا ورکړ او دا چا په دې خاص مقدار کې چې دی به د هغه نه په دې مقدار او دی به د هغه نه په هغه مقدار دا مقدارونه پکې چا متعین کړه نو دا الله تعالی متعین کړه نیوټن پسې پوهېږي سړی دا مطلب شو وآیت لهم او د دې دپاره یو نښه د الله تعالی د توحید دا ده انا حملنا ذریتهم چې مونږه سوار کړي د دې مشرانو ګوره ذریت مشرانو ته هم وایي او کشرانو ته هم وایي یا ذریتهم معنی ذریتا هم منهم داسې خلق چې دی د هغې اولاد دی فی الفلک المشحون په ډکه کشتۍ کې د نوح علیه السلام سره وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون او پیدا کړي دي خلکو دپاره مونږه په مثل د دې کشتۍ هغه څیزونه چې دا خلک پې سورېږي نو څه شی دي هغه وایي اوښان دي اسونه دي په سمندر کې په هغې باندې او دلته په اوسنۍ زمانه کې خو جوړ دا ته پېژنې دا خو هر څه دي جهازونه دي اوس دي وان نشاء نغرقهم او که مونږ وغواړو دا خلک به غرق کړو فلا صریخ لهم دې دپاره به څوک فریاد اورېدونکی نه ولا هم ینقذون او دې به خلاص کړی شي الا رحمة منا مګر دا مهرباني زموږ طرف نه ومتاعا الی حین او فی د یو وخته پورې وإذا قیل لهم او چې کله دې ته ویلی شي اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم ویرېږئ د هغه عملونه چې تاسو مخکې کړي دي او هغه چې ستاسو نه وروسته پاتې دي اتقوا ما بین ایدیکم د آخرت نه ویرېږئ آخرت له تیاری وکړئ وما خلفکم او د دنیا نه ویرېږئ په دنیا کې د دنیا بندګي مه کوئ لعلکم ترحمون چې په تاسو باندې رحم وشي وما تاتیهم من آیة من آیات ربهم او نراځي دي ته یو نښه د نښو د رب د دوی نه الا کانوا عنها معرضین مګر دوی د هغې نه مخ اړوونکي واذا قیل لهم او چې کلي ته ویلی شي انفقوا مما رزقکم الله خرج کوئ د هغه مال نه چې الله در درکړی دی قال الذین کفروا وایه کافران هغه کسان چې کافران دي للذین آمنوا هغه کسانو ته
دا هغه کسانو په باره کې چې ایماندار دي او غریبانان دي. انطعم من لو یشاء الله، یا هغه مؤمنانو ته داسې مخامخ ووایي چې انطعم، آیا موږ ډوډۍ ورکو، خرچه ورکو، من هغه چا ته لو یشاء الله اطعمه، که د الله تعالی اراده وي نو هغه له به یې خوراک او ډوډۍ ورکړی وی. یاره دی خدای داسې پیدا کړی دی نو دی خدای ښه پېژندلی دی نو زه یې ولې ورکړم؟ دا نو دا داسې نه ده که نه، په ده باندې غریبي ازمیښ دی او په تا مالداري ازمیښ دی. قال الذين كفروا دائم ان انتم الا في ضلال مبين، وی تاسو په ښکاره ګمراهۍ کې چې خدای وږی ساتلی دی او زه یې موړ کړم، وایي زما څه کار دی چې دا چې خرچه نه کوي نو دا بانې ګوري. ويقولون متى هذا الوعد، او دی وایي کله به وي وعده د قیامت ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی. ما ينظرون د انتظار نه کوي الا صیحة واحدة مگر د یوې چغې تاخذهم چې راوینې شي، وهم یخصمون او دی جګړې کوي فلا یستطیعون، تو شیطان طاقت به نه لري دا وصیت کولو ولا اله الیهم یرجعون، او نه په خپل بال بچ ته واپس لاړ شي، موقع به نه میلاویږي. ونفخ فی الصور، او پوکی به وشي په شپېلۍ کې، فاذا هم من الاجداث، ناڅاپه به دا خلک د قبرونه جدثن چې په کوم ځای کې سړی زړېږي قبر، ین الی ربهم خپل رب ته ینسلون په منډه به رواني. قالو دی به وایي یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ارمان دی چا راپورته کړو موږ د خپل خوابګاه نه، د خوب د ځای نه. نو د دې څه معنا ده؟ دا پکې خوب کې ولې دا خو به یا په علیین کې په سجین کې ونده خو به سزا میلاوېده ورته. نو یا معنا دا چې د قیامت سخته دومره زیاته ده چې دا قبر ورته د خوب هغه د سجین هغه ځای ورته د خوب ځای ښکاره شو. دا ځینې ځای دومره سخت دي که نه پوهېږې په خبره باندې چې د یو ځای هغه شی ډېر زیات ګرم وي. مونږ د لاهور کې 2-3 کاله پاتې شوي وو، نو هلته کې به د ملتان ملګري به نو دوی به یو بل پورې خندا کوله. ملتان ډېر زیات ګرم دی. زموږ یو دوست پکې د ملتان نو بل ملګري ورته وی د ملتان یو سړی دوزخ ته تللی و نو وی چې بلستن راوړی. پوهېږې په خبره باندې نو دا بیا په یو بل پورې خندا کوله چې ملتان دونه ګرم دی. خبره باندې پوره شو. یو پکې ملګری بورې والا پکې هلته یې والا هغه د بورې والا نو هغه د بورې والا موږ ته د کوم دی موږ قوما بورا، قوما بورا، دا د بورې والا دی. نو دا به ملګرو د یو بل سره خبرې. نو دا مطلب دا دی چې دا د قبر دا سخته چې ده نو د قیامت هغه سختې په نسبت داسې ده لکه خوب. قبر د قیامت سخته ډېره ګرانه ده. او یا معنا دا ده چې د دې مرقدنا نه مراد دا دی چې اولنۍ شپېلۍ باندې څوک مړه شو نو د هغې او د دویمې شپېلۍ په دې منځ کې بیا بلکل مړه دي بس. نو دا هغه یادوي بیا، نو په هغې کې بیا څه سزا او جزا څه شی نشته. نو من بعثنا من مرقدنا دا مطلب دی. د دې نه مطلب هغه د قبر زمانه نه یادوي، د دې نه د مرقد نه مراد د خوبګاه نه مراد کومه زمانه یادوي؟ د اولنۍ شپېلۍ او د دویمې شپېلۍ په دې منځ کې دا زمانه یادوي. په مطلب ونه رسېږي زما په خیال. هذا ما وعد الرحمن، دې ته به ویلی شي دا خو هغه شی دی چې مهربان بادشاه یې وعده کړې وه. وصدق المرسلون، او رښتیني پیغمبران. ان كانت الا صيحة واحدة، د قیامت دا راتلل خو یوه چغه ده. فاذا هم جميع لدینا محضرون، نه دی دا مګر یوه چغه ده بیا به دا خلک جميع لدینا ټول به زموږ په مخ کې محضرون حاضر شي وي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، په دغه ورځ به ظلم نشي کېدی په یو تن باندې معمولي. ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، او تاسو له بدل نه ملاویږي مګر دا تاسو عمل کول. ان اصحاب الجنة اليوم، بشکه جنتیان به یوم په دغه ورځ باندې فی شغل، په خپل لذتونو کې په خپل خوندونو کې فاکهون، زړونه به خوشحالي مزې به کوي. او مزې چې کوي نو کوم ځای به کوي؟ نو دا ملګري به ورسره وي که نه. هم ازواجهم دی او د دې بیبیانې علی فی ظلال په سورو کې بناسي، علی الارائک په تختونو باندې متکئون ډډ به والي. الله دې موږ ته راکړي. لهم فیها فاکهة، دې ته به په دې کې میوې میلاویږي. ولهم ما یدعون، او دې ته به هغسې میلاویږي چې د دې ارمان دی، میوې به وي او چې څه ارمان یې هغه ټول ارمانونه به یې پوره کېږي. الله دې زموږ ارمانونه پوره کړي. سلام، هغه ما یدعونا چې هغه د دې ارمان دی په هغې کې یو شی دا دی چې سلام لهم فیها ما فاکهة ولهم ما، نو په هغه ما کې یو شی څه شی دی چې د دې به ارماني سلامتیا وي. په دنیا کې خو امن نشته که نه، په دنیا کې خو سلامتیا نشته که نه، او هلته به څه سلامتیا او امن به. سلام به پکې قولا من رب الرحیم، دا به یو وینای داسې سلام چې یقول الله قولا، دا سلام به د الله تعالی طرف نه وینای چې رب دی او رحیم مهربانه دی. کېدای شي الله تعالی برای راست ورته وایي السلام علیکم، الله دې موږ ته نصیب کړي. او یا به د ملایکو په ذریعه به ورته وایي، لکه په دنیا کې الله تعالی سلام را لېږي که نه را لېږي. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته الله تعالی د جبرئیل علیه السلام په ذریعه سلام را لېږلی. وامتازوا اليوم ایها المجرمون، او په قیامت کې به ویلی شي جدا شئ نن ای مجرمانو. الم اعهد الیکم یا بني آدم، ولې ما تاسو ته حکم نه کړی و ای د آدم بچو الله تعبدوا شیطان، چې تاسو به د شیطان عبادت نه کوئ. د شیطان عبادت به نه، عبادت څه ته وایي؟
دا وی عبادت سجدې ته وایي. نو شیطان ته چا سجده کړې؟ شي کړي خبرې مني اطاعت. که دا د اوسه پورې زده نه کړه چې په دې ترجمه کې د عبادت زده نه کړه بیا ته یې زده نه کړه. الم احد الیکم یا بنی آدم ولی مونږ تاسو ته تاکیدي حکم نو کړی اے د آدم بچو الله تعبد الشیطان چې ګوره د شیطان عبادت به نه کوئ خبره به نه منئ انه لکم عدو مبین بېشکه شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی وانې بدوني او زما عبادت به کوئ زما خبره به منئ هذا صراط مستقیم دا د سمه لار ولقد اضل منکم جبلا کثیرا او شیطان ستاسو نه ګمراه کړي د مخکې مخلوق ډېره افلم تکونو تعقلون ولې د عقل نه کار نه الی هذه جهنم التي کنتم توعدون دا جهنم دی تاسو سره وعده شوې ده اصلوها ورته ننوځئ اليوم بما كنتم تكفرون څکه تاسو کافران یې اليوم نختم على افواههم نن به موږ مهر لګو دې په خولو باندې وتكلمنا ايديهم او خبرې به وکړي زموږ سره دي لاسونه وتشهد ارجلهم او ګواهي به وکړي خپې بما كانوا يكسبون په هغه عملونه چې دوی کول په دنیا کې. خدا سي ده که نه د عربو ته چې اول دا خلک لاړه که نه نو ټریفک هلته به کیمرې لګېدلې او د کیمرې نه خبر نه نو به سپیډ به هم و ګاډې وډې به هم دا تاولې نو داسې به پکې کله راونیو راشه وایي تا داسې چل کړی دی مړه کم داسې مې کړی وایي ښه تا غلط ګاډی هلته ورټیک دی غلط ونه کړو نه ما خو نه دی کړی تا دا سپیډ دومره ډېر نه ما خو نه دی وایي ښه دا راشه دلته کښېنه هلته به په هغه کنټرول روم کې به کښېنم هغه ټي وي به ورته را سټارټ کړو دا څوک دی لکه دا ګاډی چې چلي دا نمبر د چا دی نو ته به داسې نه شي ویلی دا زما نه دی دا چې پکې ناست دی دا څوک دی نو داسې ویلی چې دا زه نه یم ښه اوس ورته ګوره دا دا یې څه چل وکړو نو دا د به اوسان خطا شو نو انکار کولی شي بیا دا چې غلط واوړې دی مخکې دا چې سپیډ دی وګوره دی کانټې ته دی ګوره دا کانټه دی په کوم ځای روانه ده نو داسې دا ټوله فضا دا مونږ چې پکې اوسېږو دا ټوله فضا یو کیمره ده زمونږ هر حرکت زمونږ هر قدم او دم دا په دې کې بالکل ریکارډ دی. نو چې په قیامت کې درته الله تعالی وایي چې تا چې دا کول او دا دې وي او دی وي نه ما کله وي نو الله تعالی به ورته دا سکرین باندې به ورته دا سره ولي وایه دا دیر دی دا تیمرګره ده او دا مردان دی دا پکې څوک ګرځي دا په قینچ قینچ چې ګرځي دا څوک دی نو دی داسې ویلی دا زه نه یم نو بیا چې څه کوي نه به معلومي نو وایي وایه هغه څوک دی دا نو دا هغه مطلب دی ښه ولو نشاء لطمسنا على اعینهم او که مونږ غوښتې نه مونږ به دوی ړانده کړي وې د دوی په دې سترګو به هم اخیر راوستی وې فاستبقوا الصراط نو دوی به مخکې شوي وې لارې ته نه فانا یبصرون څنګه به یې لار لیدلې وې خو مونږ ته صلاحیت ټول نالو چې څومره پورې دی تله غواړي نو دومره اهلیت ورته پرېږدو ولو نشاء لمسخناهم او که مونږ غوښتې دوی به څه کړي وې مسخه کړي به مې شادوګان او خنجران به هم ترې جوړ کړي وې علی مکانتهم په کوم ځای کې چې دوی اوسېږي په دقه ځای به هم ترې شادو خنجر جوړ کړی وې فما استطاعوا مضیا نو دوی به طاقت نه لري د تلو ولا یرجعون او نه به واپس شوي وې حق ته ومن نعمره هغه چاله چې مونږ ډېر عمر ورکړو ننکسو فی الخلق واپس کړو په پیدایش کې ډېر عمر کله کله سړی واپس بیرته ماشوم کې خویونه عادتونه جسمانی لحاظ سره کمزور شي افلا یعقلون ولدا خلق الله عقل نه کار نه اړي دا د الله تعالی توحید دلایل دي وما علمنا الشعر او مونږ نه خود له پیغمبر تشیر و ما ينبغي له د لپاره مناسب نه دی پیغمبر د شیرونو د لپاره نه دی ښه پیغمبر علیه السلام کله کله شیرونه وی کنه نو حاجی بعض خلکو به وی چې دا خطا وي نبی علیه السلام ما ته پرېږده که نه بس زه داسې ویم پرېږده ما سره دا ښایېږي نه لکه کفا بالمرء والشی کفا بالاسلام والشیب للمرء ناهیه دا شعر به یې داسې وي حالانکه دا شعر داسې دی چې کفا المرء بالاسلام والشیب ناهیه کفا المرء بالاسلام والشیب ناهیه د انسان د پاره بوډاواله او مسلمانی دا پوره ده کله چې د ګناهونو نه بند شي چې مسلمان هم یو بوډا مې او بیا هم د ګناه نه بند کېږي نو کله به بندېږي نو دا یو شعر به نو نبي علیه السلام یې کفا بالاسلام والشیب للمرء ناهیه نو هغه شعر هغه وزن یې ګډوډ کړ نو ابوبکر صدیق ورته یو ځل ویې د خدای پیغمبر دا خو داسې نه دی ویې ګوره که نه ما له شعرونه نه راځي که نه ما له شعرونه نه راځي او دا به مې ویأتیک بالاخبار من لم تزودي دا شعر ویاتیک بالاخبار تعالی به داسې خبرونه څوک راوړي چې تا به د هغه دپاره تیار داسې واقعات به راشي چې ته به ورته تیار نه نو شعر داسې دی چې ویاتیک بالاخبار من لم تزودي نو دا خو شعر شو نو نبی علیه السلام به داسې وي ویاتیک من لم تزود بالاخبار ویاتیک من لم تزود بالاخبار نو نثر به ترې جوړ شو نو بیا به وي که نه ګوره لستو بشاعر که نه زه خو شاعر نه یم که نه شاعر نه یم
دا مطلب دی وما علمنا الشعر موږ د پیغمبر ته شعر نه دی خودلې وما ينبغي له د لپاره مناسب هم نه دی ان هو الا ذکر نه دی د قرآن مگر ذکر دی او قرآن مبین او قرآن د ښکاره په ډاګالې نظر چې و یریما من هغه څوک کان حیا چې ژوند دی د چا په زړه کې چې ژوند دی من کان حیا چې څوک ژوند دی نو هغه به قرآن یری ژوند دی څه معنا ده چې په دې زړه کې څه ژوند دی نو زړه خو د ژوند سړی ګرځي ژوند دی نه وای نه کنه یو ژوند بل لیکنه څنګه وای کنه मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से सड़े ژوندۍ ګرځي راګرځي ډوډۍ هم خوري او پاسي او کینیم خو زړه سي مړی نو دا مطلب شو حیا چې زړه کې څه ژوند خو یې کنه ويحق القول على الكافرين ثابتې وینا د کافر د عذاب په کافرانو باندې ثابتې اولم يروا خلق نګوري ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما چې موږ پیدا کړی دي د پاره دا غسنان چې جوړ کړی دي زمونږ لاسونو انعاما ساروي دا ساروي دی پیدا کړی ک الله وې ما فهم لها مالکون دی ولا مالکان دی وذللنا لهم او موږ دې تابع کړی دا ساروي فمنها ركوبهم د جنو باندې سوريږي ومنها ياكلون د جنو ندي خوراک کوي یو ورکوټه ماشومه په میخه او په سنډاو په اوخ باندې سوري او نکیل اپر دینول دا تابع کړی دی الله تعالی ولهم فيها منافع ومشارب او خلق د پاره په سارو کې منافع او فائدې دي او مشارب او د سکلو سامان دي په کېدي شاودو افلا يشكرون ولذا خلق شکریا نه ادا کوي واتخذوا من دون الله الهه او دین ولید الله تعالی بغیر خدایانو لعلهم ينصرون دې د پاره جدي مدد وکړي شي لا یستطيعون نصرهم اغه د ځان مدد نشي کوله وهم لهم جند محضرون خدا بندگانو ته د خپل خدایانو ته جند لخر دي محضرون حاضر کړي شي د خدمت د پاره او وی اخلاصول نشي او دی ود داسه ولار دي وهم او د عبادت گزاران لهم د خپل خدایانو دروغجنو د پاره جند محضرون لخر دي تیار حاضر کړی شي دا او ته خدمت ته تیار ولار دي او هغه او ته فائدہ نقصان رسوله نشي فلا يحزنك قولهم نو غم جند لکتاب دي دا خبره دي قولهم باندې بغوره فورا وقف کیخه ان نعلم ما يسرون وما يعلنون بشک مونږ په جنو په مونږ ته پته دا غسر دی پټه یو دی ښکار کوي اول امر الانسانو آیا انسان نګوري ان خلقنا من نطفه چې مونږ پیدا کړ اساس کې دوبونه فایزا او خصیم مبین سبا د جګړالو د ښکارا جګړې کوي او پیدا د سن ده دې ته نګوري وضرب لنا مثلا او مونږ د پاره یو مثال بیان نه ونسی خلقه او خپل پیدایش یې کړی قال دی وای من يحيي العظام دا ډکی وسوک را ژوند کی وهي رميهم چې دا ریزي قلت ورته وایا يحييها الذي را پیدا به کی ورا ژوند به کی الذي اغذات انشاها چې را پیدا کړی دا اول مره اول ځل چې را پیدا کړی نو هغه بیا را پیدا کوي کنه وهو بكل خلق عليم الله تعالی په خپل مخلوق باندې پر مخلوق باندې پوهه دی الذي الله غذات جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې پیدا کړی تاسو د پاره د شنه ونه نبورو د شنه ونه نور فاذا انتم منه توقدون تاسو دا غینه بلول کوي په دې عربو کې یو دوه بوټي بو یو ته به مرح وي بل ته به عفار وي نو د یو نه به څنګه راواغسته شنه او د بل نه به شنه څنګه او دې ته به سره واچو له بغ به وکړو دې ته به چقماق وي په خوا به چرته زمونږ په زمانه کې بم چرته ونو چقماق یو دا معنا دویم معنا دا چې د شنه ونه نور څه معنا دا اوس چې پکې ته وچه بلې خدا خوشنه وچه ور پکې پیدا وکنه یا لکه په دې وچ لرګي کې چې دا اور پیدا شوی دی نو دا پکې د وچېدو نه پس د صلاحیت پیدا شو کدا چې شنه ونه د اهلیت او د بنیاد پکې وو نه و چې شنه ونه لرګي وکنه نو ته چې اوس بلې نو دا صلاحیت د بلېدو پکې په دې شینوالي په وخیره پیدا و دوه خبرې شوې درېمه خبره پکې یو بلم دا چې دا ګیس دا پټرول دا کویلا او دا شزونه چې نن پیدا دي نو دا د شنه پیدا دي دام دا شنه ونی وي زنګلاتو زلزلې رااله دا شنه ونی په سمکه کې ډوبې شوې د پاسه په خاور رااله هغه باندې یو زمانہ تیر شو نو په دې کې یو ګیس را پیدا شو نو هغه چې ګیس چې مایع شو نو هغه نه جوړ شو تیل تی جوړ شو او ست کویلا جوړ شو نو دا سره جوړ دي دا تیل او دا کویلا او دا ګیس او دار سره جوړ دي دا د دې بوټونه جوړ دي چې دا پر اسمکه کې وو او بیا د زلزلو په نتیجه کې د خاور لاندې راغلي دي او په هغه باندې زمانہ تیر شو او چې کله دا په خوالي ته ورسېد نو الله تعالی د خلکو په مزغو کې واچول چې وسته فایده علي او په خوا خلکو ته الله تعالی په دماغ کې دا نه چولا ځکه چې دا ګیس او دا تیل لا پخ شوی نو د استعمال قابل شوی نو چې کله د استعمال قابل شو نو الله تعالی د خلکو په مزغو کې واچول چې زي وسره وباسه او کارته علي نو دا من الشجر الاخضر نارا دا اور چې تنن بلې دا سوري دا پټرول او دا ډیزل او دا تیل
وليس الذي خلق السماوات والارض آیا نه دی غزاد چې پیدا کړ اسمانونه او ځمکه بقادر ولی قادر نه دی على ان يخلق مثلهم پر خبر باندې چې دی په مثل باندې نور خلق مخلوق را پیدا کی بلا ولی نه دی وهو الخلاق العليم الله تعالی ډیر زیات پیدا کوونکی دی په دې خپل مخلوقونه انما امره اذا اراد شيئا بشک الله تعالی حکم دار چې کله اراده دی وشو کی امر دار چې اراده اختیار دار چې اراده دی یو شی کی ان یقول له چې هغه ته وي کون موجود شاف یکون بیا موجودی فسبحان الذي نو ډیر بالا او پاک دی هغه ذات بيده ملکوت کل شی چې دا په لاس کې حکومت او اختیارات دار یو شی دی و الیه ترجعون او دا الله تعالی ته تاسو ټول واپس کیږي واخر